بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو قدرمندو مینوالو، تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان المبارک خصوصي ټرانسمیشن په خیر رمضان کې، او زه یم ستاسو خپل ارباز خان. مینوالو، نن د خیره 9مه روژه شوه او کیدای شي چې سبا اخرنۍ روژه وي، 13مه روژه وي. نو که سبا روژه وي نو زمونږ او ستاسو به یو ملاقات بل کېږي، او که نن اخري روژه شوه او که سبا اختر شو نو زمونږ طرف نه تاسو ټولو ته ډېر ډېر د اختر مبارکي. بس یو سفر و د یو 13 ورځو، هغه تیر شو، ختم شو، او څنګه چې بس د ژوند همدغه یو قانون دی، یو روټین دی چې د شو مست گو آن. وشو که نه، که مونږ یو او که نه یو نو دا یو ترتیب چې کوم دی دا به چلیږي. خو بهرحال ما خو به ذات خود تاسو سره دا رمضان المبارک چې څومره دا ټرانسمیشن و دا ما ذاتي طور باندې ډېر زیات تاسو سره انجوای کو. د ما خپل ټیم سره هم پښتون چې کوم ټیم دی، د ما چې کوم ډایرکټر دی، کیمرامین دی، ټولو دوی سره ما مطلب ډېر ښه یو وخت تیر کو. او تاسو سره هم لکه موږ ته چې کوم فیډبیک راځي هغه هم ډېر پازیټیو دی. نو یو ځل بیا ستاسو د ټولو د مینې د محبت یو جهان مننه. مینوالو، مونږ اکثر په دې پروګرام کې چې کوم دی که نه ډېر داسې مطلب پرسنالټیز راغلي وو، سایکیاټرسټ هم راغلي وو، سایکالوجسټ هم راغلي وو، کارډیالوجسټ هم راغلي وو، ډېر پوهه خلک راغلي وو د هر فیلډ نه، پولیټیکلی می اینډ نان پولیټیکل. نو دې کې زمونږ زیاتر کنکلوژن دا و چې زمونږ چې کوم اوسنی جنریشن دی که نه، جن زی چې موږ ورته وایو، دا لغوندې چې کوم دی زیات ډیپینډنټ دی، او دوی چې کوم دی نو لکه هغه شان شارپ ماینډډ نه دي. زه تاسو سره یو کیسه شیر کوم، خو د دې نه وړاندې زه تاسو ته یو مثال در کوم چې کله یو ګڼه غوندې اونه وي که نه، ډېره ستره او سوری ډېر ګڼ وي، نو د هغې د لاندې د سوري لاندې چې کوم واړه واړه بوټي که نه، هغه د خپل وخت نه پیله ختم شي. ولې چې هغوی ډېر زیات اوور پروټیکټډ وي. مطلب دا چې نه پې باد لګي، نه پې هوا لګي، نه پې باران لګي، او نه پې نور لګي. او دا هغه څیزونه دي چې د یو بوټي د نشو نما دپاره نور هم ضروري دی، باران هم ضروري دی، تود باد هم ضروري دی، او سیلۍ هم ضروري ده، زول هم ضروري دی. نو هله چې کوم دی که نه، هغه یو بوټی هغه خپل نشو نما کوي. نو زما مراد د هغه بچو نه دی چې کله مونږ یو ماشوم ډېر زیات اوور پروټیکټډ کو که نه، نو هغه بیا د خپل چې کوم ایبیلیټیز وي که نه، هغه
بالکل داغه نه محروم شي. د خپل د فیصله کولو چې کوم داغه صلاحیت وي هغه داغه نه محروم شي. خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو د خپل بچو نه بالکل ان اویر اوسئ یا د هغوی سره چې کوم دی یو کانټیکټ نه ساتئ. همدغه خبره ما کوله چې مونږ چې څومره هم دا پروګرامز وکړل مونږ همدغه کې یو کنکلوژن کوو چې خپلو بچو باندې نظر ساتئ، خو دومره زیات هم نظر پې مه ساتئ چې هغوی بالکل په تاسو باندې ډیپینډنټ شي. لکه هغه وایي که نه اردو کې چې کھلاؤ سونے کا نوالا مگر رکھو شیر کی نظر. نو نظر پہ ساته خو ورته وایي چې بچو لږ وځئ بهر، لږ دنیا کې ګرځئ، لږ پبلک ډیلینګ کوئ، خلکو سره ملاویږئ. دې سره سره به څه وي چې د دوی به خپل یو کانفیډنس لیول چې کوم دی که نه هغه به زیات بلډ اپ شي. ډېره مننه. جی نو زو خپل کچن ته وګورو چې زمونږ نن کچن کې څوک څوک دي. مومنه خان افرا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ ماشاءالله نن خو ټول داسې سپین سپین شوي وو. مونږ ټویننګ وکړو نن. ټویننګ وکړو ټویننګ. ما ته خو دا ټریننګ ښکاري یا ټریپلینګ ښکاري بلکې. او بهرحال چې کوم دی نو دا چې کوم دی یو سپین کلر چې دی دا یو نفاست نښه ده، یو د امن نښه ده، او یو دې نه پته لګي مونږ امن کیو. او بهرحال مومنه ما خو چې څنګه کېدای شي چې سبا اختر وي او کېدای شي سبا روژه وي. تاسو ته څه لګي؟ نو ما ته خو لګي چې سبا به روژه وي. ما ته هم لګي چې سبا به روژه وي. دېرش روژې به زه خو وایم چې دې ځل بس دېرش به پوره کړو که نه. هر ځل 2-3 years وشو آی ګس مونږ 29 روژو باندې مطلب او که نه لکه دا کېږي دا خو ګوره قدرت دی. هغه سپوږمۍ د په هغې حساب کله ده لکه لیپ یې علم راځي خو دا 28 ورځو. هغې نه علاوه پېښور والا او کې پي کې والا مونږ نه یو ورځ بیا هم پیله کوي. نو بس څه وایو، بس ما په خیال چې پکار دا دی چې یو مشترکه یو قانون پکار دی د پوره ملک او د یو روایت حلال کمیټي چې کوم یو فیصله ده په هغې باندې عمل کول پکار دی. بالکل صحیح. کنې مونږ هم ټول عمر ژوند داسې تېر کړی، ما 2 اختره کړي دي، یو به مې کلي کې کول او یو به مې لاهور کې کول. نن خو به ورځ شپه سوري زمونږ به سسپنس کې تېرېږي چې اختر به وي او که نه وي. او که نه کېدای شي چې بس مونږ پیشمنۍ کړې او سهار سم ټایم داسې کېږي 12 بجه اعلان وشي چې سبا اختر دی. اکثر د هغه میندو خویندو چې کوم دی که نه ماسته جوړ کړي په فریج کې چې سهار راپاسو بیا د هغه شیر خرمې په ځای ماسته خورو. جی افراز صاحب نو نن مونږ سره څه دي په کچن کې؟ سر نن به زمونږ کچن کې اولنۍ ډش تیارېږي. چاینیز ډش دی کنګ پاو چکن. کنګ پاو چکن جی کنګ پاو چکن. کنګ پاو چکن دې کې ویجیټیبلز هم ایډ کېږي او دې کې ویجیټیبلز دي او دې کې ډرای فروټ هم دي، پینټ او دا هغه شانتي که نه ګریوي نه یا مطلب چاینیز هغه وریجو سره ویجیټیبل رایس سره چې مونږ ګریوي یوز کوو منچورین او چکن چلی ډرای. او بالکل هماغه ګریوي سره ود رایس. او دا به مونږ جوړو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل کې. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. هغه سره سره د کچن سیټ اپ چې دی دا شیزی کچن اینڈ انټیریئر طرف نه سپانسر دی. هغه نه علاوه سیټ باندې چې تاسو څومره فرنیچر ګورئ دا بیلاس انټیریئر طرف نه دی. او زمونږ رمضان ټرانسمیشن کې مونږ سره تعاون کړی دی عمرز الکترونیک. تاسو ټولو د یو جهان مننه. نو مینوالو دلته اخلو یو وړوکی شانت بریک او دوباره راځو ستاسو په خدمت کې. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پشتون رمضان مبارک ٹرانسمیشن بخیر رمضان کے. اور چونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ مقابلہ نعت خوانی کا اس لیے مجھے اردو میں بات کرنا پڑے گی. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ججز صاحبان محمد صبغت اللہ قادری صاحب اور محترمہ جویریہ طارق صاحبہ، اور ہمارے پیارے پیارے جو ہیں کیوٹ سے بچے ہیں کیوٹ سے ماشاءاللہ وہ بھی آ چکے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ہمارا ویسے تو مین جو راؤنڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن چلیں یہ ایک حوصلہ افزائی ہے ان چھوٹے بچوں کی. تو مومنہ ذرا ہمیں جو ہے نا اس کے وہ بتا دیجئے اسپانسرز پوائنٹرز اور کچن کو بھی تھوڑا لے لیجئے. جی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کے اسپانسرز ہیں سکون. ہم جو بھی بچہ اس نعت کمپٹیشن میں جیتے گا اس کو سکون کے گفٹ ہیمپرز ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاویہ، حسنین اور شیخ. السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ تیاری ہے؟
اچھا اس نعت کمپٹیشن ہے کچھ رولز ہیں وہ آپ لوگوں کو فالو کرنے ہیں. نمبر 1 نعت جو ہے وہ گانے کی طرز پر نہ ہو, کلام معیاری ہو اور 3 منٹ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, ریڈی ہے؟ اسٹارٹ کریں میں. ہاں جی اچھا اور کچن ٹھیک ہے چل رہا ہے. یہ افراز آپ سے پوزیشن دے. جی سر زمونږ نن چې اولنۍ ډیش دی کنګ پاو چکن. دې لپاره موږ ته رایس پکار دی, هغه به اوس موږ بوایل کوو. دې نه پس به د دې ویجیټیبل کټ کوو چکن پراپر ریسیپی وہ بیا تم کو سر صحیح دا. اور دے سیگمنٹ اسپانسر دی سکون کا کہنا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. سکون سے پرسکون, کھانا اور پینا نہیں صرف لگانا ہے. سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون. پاکستان اونلی گلوبل ریکگنائزڈ ویلنس برانڈ سکون سے پرسکون. جی جی بیٹا تیاری ہے, چلو بسم اللہ. جی ہم سٹارٹ لے رہے ہیں شائق سے. جی شائق. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر. لائے ایمان عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر. مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے. آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے. آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے. رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. حسنین. آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. بعد اللہ کے اعلیٰ ہے رتبہ تیرا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. اے حبیب خدا خاتم المرسلین آپ سے چمکی انسانیت کی جبین. آپ کے در کا خادم ہے روح الامین. اے محمد تیرا کوئی ثانی نہیں آپ ہی کے لیے اے رسول امین. رب نے پیدا کیے آسمان و زمین مقتدی انبیاء آپ ہیں مقتدا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ.
بعد اللہ کے اعلیٰ ہے رتبہ تیرا مصطفیٰ 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 آپ نے ہم سے رب کو کیا آشنا ہم کو دکھلایا توحید کا راستہ آپ خیر البشر آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. جزاک اللہ. جی معاویہ. ان کی تعریف خود رب کعبہ کرے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا او توبہ توبہ چاند جیسا کہوں او توبہ توبہ چاند جیسا بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا نعت پڑھنے کو قاسم منبر ملا نعت پڑھنا ہو لکھنا عبادت ہے جب اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے. اللہ بیٹا یہ آپ کو کس نے سکھایا یہ کرنا؟ اس میں مائک میں بولو مائک میں لیکن دیکھو قرأت میں صحیح تھی. اچھا بولے. اور جب مدرسے میں ہمارا سالانہ پروگرام تھا تو تب بڑے بڑے خواہ وہ آتے تھے تو میں وہ ان کو کہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بڑے نعت خواہ بڑے نعت خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ بولنے میں لکنت ہے اور نعت میں نہیں ہے. بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ جب چن لیتا ہے نا تو وہ کام بھی لے لیتا ہے. بھلے لکنت ہے بولنے میں لیکن وہ کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. نعت صحیح پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. جی میں تو سٹانس میں چلا گیا. جی اپنا بچوں آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا سب نے ہے ماشاءاللہ. جی جج صاحبہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے شارق تینوں سوری تینوں نے کمال کیا لیکن کچھ آپ لوگوں کی مسٹیکس ہیں کیونکہ آپ لوگ ابھی ارلی سٹیج پہ تو وہ بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں. آپ نے پہلے پڑھا کلام جو شائق آپ نے اس میں آپ کی نا کچھ تلفظ کی مسٹیکس ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایک جیسے ایک شعر ہے نا اور کسی نے بھی دیکھا نہیں آپ نے پڑھا نا جب شاعری کے اندر اور کا ورڈ آئے نا اس کو اور نہیں پڑھتے اس کو اور پڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ تاکہ اس کا وزن نہ ٹوٹے. آپ نے پڑھا تھا اور کسی نے بھی. آپ جیسے اردو کی ریڈنگ کرتے ہیں نا اس میں آپ اور پڑھیں گے وہ آپ ریڈ کر رہے ہیں یہاں آپ سر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ٹیمپو کا بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک ہم اس کو ایک پڑھتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک تو نہیں پڑھتے نا اس سے ٹیمپو نہیں اس سے ٹیمپو آپ کا برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسی طرح اور کو آپ نے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ورڈ پڑھا زلیخا. یہ زلیخا نہیں زلیخا ہے. ٹھیک ہے ایک ورڈ آپ کا تھا مصطفیٰ آپ نے اس کو مصطفیٰ 3 مرتبہ میں نے نوٹ کیا. تو یہ آپ کی چند مسٹیکس ہیں تلفظ کی باقی آپ کا کلام اچھا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں حسنین کے اوپر. حسنین ماشاءاللہ گاڈ گفٹڈ ایک مٹھاس ہے اس کی آواز میں نیچرل اور اس نے بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا
اور کلام بھی بہت اچھا تھا. اور بس ایک مصطفیٰ والی آپ کی بھی مسٹیک تھی, ٹھیک ہے, جب بھی پڑھے مصطفیٰ, ٹھیک ہے, مصطفیٰ نہیں. باقی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا کلام تھا. اور لاسٹ میں ہمارے بھائی معاویہ بھائی, آپ تو میرا بھی نمبر کاٹ گئے ہو. اتنا کانفیڈنس تو مجھ میں بھی نہیں ہے, آپ نے تو پوری انگلیوں کے اشارے کر کے میں تو ڈر ہی گیا تھا. پہلے انہوں نے ہوسٹ کو بھی آپ پہلے ان کو ایم کیا, پھر ان کو کیا, پھر مجھے کیا, 4-5 اور ہوتے تو پھر ان کو بھی کرتے. واقعی نہیں, لیکن کانفیڈنس ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. لیکن اور آئی کانٹیکٹ تھرو آؤٹ رہا ہے, تھرو آؤٹ حد سے زیادہ. ہاں ماشاءاللہ, یہ بڑی بات. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنا جسے کہتے ہیں نا, وہ اس نے کیا ماشاءاللہ. تو بہت اچھا تھا. بلکہ میں یہ کہوں گا یہ بچہ اچھا مقرر بن سکتا ہے. نعت خواں تو اچھا ہے ہی, یہ اگر مقرر بنے, تقریر کرے, تو یہ بہت اچھا مقرر بن سکتا ہے. اللہ کرے اس کی یہ ڈیبیٹنگ سکل مجھے بچے, آپ اس کی نا پریکٹس کیا کرو, بولا کرو فراوانی میں. ابھی آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسے 2-4 کیسز ہیں اور بڑے نامور لوگوں کے ایسے ہیں. بالکل. میں یہاں نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ کہ ان کے لکنت تھی بچپن میں, تو وہ کہتے تھے کہ بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, فراوانی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, کلام بھی آپ کا اچھا تھا. ایک میں ورڈ آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ ورڈ موسٹلی ہمیں نعت خوان, اور صرف بچے نہیں بلکہ بڑے نعت خوان بھی اکثر میں نے سنا ہے, جب اس کو وہ سر میں لاتے ہیں نا تو یہ غلط پروناؤنس کرتے ہیں. قرآن, ایک لفظ ہے قرآن, آپ جب سر میں آتے ہیں تو آپ لوگ قرآن کر دیتے ہیں اس کو. آپ نے بھی کیا قرآن, قرآن نے قرآن, ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس کریں, کوشش کریں سر کے ساتھ بھی یہ قرآن ہی آئے, ٹھیک ہے, جو اس کی اصل پروننسیشن ہے. اور اس کے بعد آپ کا میں کانفیڈنس ماشاءاللہ اس کو ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا سر پہ بھی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ کا کانفیڈنس حد سے زیادہ ہو اور اس چکر میں آپ اپنی جسچرز دکھانے کے چکر میں آپ سر سے آؤٹ ہو رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ 2-3 دفعہ آپ سر بھی بھولے ہو, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. میں آنا ردی کے ساتھ چلنا ہے, سب چیزیں ایکول لے کے چلنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ایک اچھا امپیکٹ جا سکے. جی میم, بس یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے شائق آپ نے جو کلام پڑھا ہے, یہ اگین اٹ واز ناٹ ثناء والا جو کلام ہوتا ہے وہ نہیں تھا, اور آپ بالکل فلیٹ جا رہے تھے. ڈفرینس نہیں تھا اتار چڑھاؤ کا, جس میں مجھے پھر مشکل ہوا جج کرنا آپ کو کہ ایک ہی ٹیون میں آپ نے استائی بھی پڑھی اور انترا بھی پڑھا, ٹھیک ہے. اور باقی صبغت صاحب نے بہت اچھی مسٹیکس آپ کی بتا دی, وہی ہمارا سیم اتفاق ہوتا ہے. حسنین آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا, دیٹ از آپ خیر البشر خیر الورا, دیٹ از اے پراپر معیاری کلام آپ نے پک کیا ہے. اگین اس میں بھی تھوڑا سا میرے خیال سے صبغت ان کا بھی یہ ایشو تھا کہ اگین ہمیں استائی اور انترے میں تھوڑا سا فرق موازنہ کرنے میں پراپر ہمیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہم کر پا رہے تھے, اور کچھ تلفظ کے بھی ایشوز تھے آپ کے بھی. آپ نکھار کر پڑھیے نعت کو تاکہ آپ کے واضح ہوں, سب کا یہ ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو بچہ ہے معاویہ, یو ور ویری گڈ. آپ نے مجھے تو ایٹ لیسٹ مجھے پتا چلا کہ اس کے سر لکنت ہے, تو میں تو پریشان ہو گئی کہ بھئی اسٹل اس نے کلام کو بہت نبھایا ہے. تو آج نا ہمارا تھوڑا ٹائی پہ جا رہا ہے سر, کمپٹیشن ٹائی پہ آ رہا ہے, کیونکہ 1 نمبر اس نے جو لے لیا ہے نا, ہمارے جو دل جیتے ہیں وہ اپنے ایکسپریشن سے اور کانفیڈنس سے اس نے لیا ہے. ایکسپریشن ریلی میٹرز ان نعت, جو کہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل. تو آئی تھنک ہم اناؤنس کر دیتے ہیں صبغت. سر آج کے ہمارے 2 ونرز ہیں, پھر ایک حسنین ہے اور ایک معاویہ. واہ جی واہ, مبارک ہو, بہت بہت بچوں, سب کو بہت بہت مبارک. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. اور آپ ونر ہیں سکون کے, سکون سے پرسکون. آ جاؤ رکنت ہے, سارے آ جاؤ یار, ایک بچے کو بھی دے دیتے ہیں, کیا حوصلہ سیکھنی ہوگی ان کی. ایک سکون کا ایمپر اور دے دیں. اچھا ہاں ہے ہمارے پاس, یہاں لائن میں کھڑے ہو. ماشاءاللہ, ہاتھ ملاؤ. بہت اچھے, زبردست. ایک بیٹا ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. یہ آپ کو سکون کی طرف سے گفٹ ایمپر مبارک ہو, ٹھیک ہے. آپ جائیں اپنی جگہ پر. معاویہ بہت خوب یار, پیارے بچے. ماشاءاللہ. جا 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 جا. چلو جی, چلو جاؤ ادھر آ جاؤ. آپ نے بھی بہت اچھا گایا پڑھا, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب آپ ادھر ہی آ جائیں, اور اب ہم ججز صاحبان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں کلام سنائیں. میم سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں. میم ایک وہ ویسے نعت تو نہیں ہے, ایک کلام ہے میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کا. کون سا؟ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان, جی میں نے وہ پڑھا ہوا ہے. افطار میں کردار سر کے بھی سر برابر ہیں. اللہ کی برہان. میں آپ کو وہ اگر آپ دیکھ کے ہمیں سنا دیں ضرور تو میرا خیال ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے سر. ہم نے بلکہ اس کی میری ریکارڈنگ بھی ہے نا, پروفیشنل.
ISPR में हुई थी हमारी रिकॉर्डिंग। کیا جامعہ الفاظ ہیں اس کے اور پھر خوبصورت، ہاں ملکہ جی۔ ترنم کی آواز. جی افراز سے آپ کیا حال ہے؟ مائک چاہیے، سر تیاری ہو رہی ہے؟ جی سر کٹنگ کہیں ابھی ویجیٹیبل کی کٹنگ ہو رئی ہے اس کی. افراز سے آپ یہ سیگمنٹ میں آپ بھی اردو بولو یار. ٹھیک ہے سر. ہاں آج سب اردو بولی. جی محترمہ جویریہ طارق صاحبہ. ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن. قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو، قہاری و غفاری و قدوسی و جبرو، یہ چار عناصر ہے تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہے تو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن. اور یہ میرا بہت فیوریٹ سٹینزا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. could do justice sir. بہت پیارا پڑھے، بہت پیارا. اور ماشاءاللہ سے آپ کی آواز بہت جزاک اللہ ممنہ. اچھا آج میرا تو آپ لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آیا، مجھے میں نے یہ سیگمنٹ بڑا انجوائے کیا. اور صبغت اللہ یہ میموریز نا سر، میں ایک فلیش بیک میں جب ہوتا ہے نا بندہ ذہن میں آتا ہے، میں کہتی ہوں یہ ختم ہو جائے گا جلدی سلسلہ ہمارا، تو پھر یاد آتی ہیں یہ چیزیں، تو بندہ نا وہ پھر نوسٹالجیا میں چلا جاتا ہے. تو میں نے ایک ایک چیز کیپچر کر کے میں نے اسکریپ بک بنائی ہے سر. جی جی میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کے اسٹیٹسز، آپ ماشاءاللہ ڈیلی اپڈیٹ کرتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور بڑی اچھی بات ہے، اور جیسے میں نے یہی کہا کہ اچھا گزرا ہوا وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. ابھی تو آپ اور دیکھیں گے جب یونیورسٹیاں شروع ہوں گی پھر ہمارے اسٹیٹسز آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں. جی جی سر انشاءاللہ. جی قاری صاحب الوداع رمضان. جی سر یہ بہت خوبصورت کلام ہے. ہم سب مل کے الوداع کریں گے. جی جی الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل
خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا اب وقت رخصت ہے آیا اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا ہوگا اب یہ سما سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان 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 جی ماشاءاللہ الوداع ماہ رمضان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور یقین جانیے آپ کے ساتھ بھی یہ ہمارا سفر بڑا خوبصورت رہا اور میں اپنا مطلب ایک قصہ بنے رہے جسٹ لائک ہم فیملی کی طرح تھے اور بہت یاد رہے گا انشاءاللہ آنے والے رمضان تک رہتے ہیں انشاءاللہ مینا والو زمونږ دا سیگمنٹ سے کم دیتا اس اختتام پذیر شو او دلتا اخلو یو وڈو کے شان بریک رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک ہم پشتو ون رمضان ٹرانسمیشن پخیر رمضان کی اوزل بیا مونگا تاستا ہر کلے وایو اور مونگ سره کچن کې د افراز صاحب جی افراز صاحب زمونږ ډیش ریډي شو او جی مومنه زمونږ کنګ پاو چکن د دې رایس مونږ ریډي کې اول موبایل کې هغه نه پس ایگ فرایډ رایس مو دینه جوړ کو اوکے ایگ فرایډ رایس د پاره مونږ ته دیته ویجیټیبل پکار دی او ایگ پکار دی ټول نه پهله آئل کې مونږ ایگ واچولو
او کم ویجیټیبل موږ سره کیرټ کیبیج اور کیپسیکم هغه موږ چاپ رایس کې ویجیټیبل جی هم دې کې ما اډ کو اوس په دې نه پس د دې گریوی جوړو موږ او دا موږ جوړو دا مونږ جوړو په شمع بنسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې شمع بولے دل کی بولیاں بالکل شمع بولے شمع کا گھرانہ صحت صحت مند مند اور توانا. اور تمام اگر سرا سرا زمون پروگرام کے نن دس سے عالمی معزز شخصیت موجود دے کم چے اسلامی تعلیمات امتزاج کے یو اہم کردار ادا کرے دے ڈاکٹر ذیشان رئیس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه جی تاسو انویټیشن مونږ ته راکړی. سر تاسو ډیر ډیر I'm very thankful for you guys. فیاتو کې مونږ د پاره ټایم وباسو. I'm always being there for you inshallah anytime. تھینک یو. اگر سرا سرا مونږ سره مریم قریشی ناتخوا میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میم ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر سرا مونږ سره مفتی انور صاحب موجود دی مونږه تاسو تم هر کله هغه نن سپینګ جامې اچي مونږ نن ټول چې دا دې د دا ای هغوی مواچول دا نن یو عصیبه غونډه یو دغه شو کوینسیډنس مبارک ورځ مبارک نه خدا کنه تاسو وینا ده چې د نفاست نه خدا مفتی صاحب زمونږه پروګرام چې دی کنه هغه رونق دی کاری صاحب خو دې هغه مونږ سره دی کاری صاحب قطب الله صاحب جی سر سلام علیکم سر بس جی اوس ټولو انتظار ده د اختر ته جی چې خدای پاک دا زمونږ عبادتونه قبول کی اور زه خو یم چې دا آؤټپوټ د ټولو عبادتونو دا د رمضان هغه د صبر کا خو تا ته دا ګوهر اور نایاب دا هغه ملاو شو نو ګوهر نایاب که تاسو ته ملاو شو نو یو ګاټ ایوریثینګ لکه هغه عربی کې صوم هم چې کوم دی نو هغه استه ویلی شي کوم چې د جنگ دپاره تیاریږي بیا هغه یو سوره چې کوم دی نار ساتي که نه سو خوراک نه ورکوي جی ہاں نو صوم شو بیا رمضان دا هغه مطلب چې burn to find something so you buy your wishes fire your wishes که نه نو دغه یو بھټي ده چې کوم کې مونږ تیریږو لکه کله تاسو سم میټیریل یا میټل تاسو په بھټي کې واچي نو هغه کې ټوله امپیورټیز چې کوم دي کنه هغه بار وځي نو دغه چې رمضان نه تاسو وځي کنه نو تاسو ولا چې کوم نفس ده کنه هغه اټس ریډي فور د نیکسٹ ایئر ماشاءالله ماشاءالله until and unless you don't care for it you don't preserve it ماشاءالله you do preserve your شیونه چې کوم تاسو ولا لکه قیمتي شیونه دي کنه نو نفس ډیر قیمتي شی ده ډونټ سپویل اٹ اصل جنگ هم د نفس دی کنه سر او جی بالکل تاسو دنم یو ضمیر دی کنه هغه سره دنه وسوسې دي دغه دي شیطان خوشته کنه جی ہاں او دغه سره یو جنگ روان دی مسلسل نو بس کوشش دا پکار ده چې نفس اتا ظاهر نه ډیر ښایسته وي دا زمونږ جامې څومره شیشته چولې دي پکار ده چې زمونږ نفس دنم زیاده ښایسته وي بالکل caring وي loving for the society loving for your loved ones caring نو صدقے کې یو صدقه راځي هغه کې آپ صلی الله علیه وسلم یو حرف استعمال کړی دی الکاشح مفتی صاحب ته پته وي هغه د تاسو داسې رشتہ داران دي چې کوم تاسو نه خپه دي spend on them make them happy نو these people are known as الکاشح حدیث کې راځي نو دا ډیر افضل نو چې څوک خپاوي د اسماعیل ورکې ټول نو آپ صلی الله علیه وسلم غټ معجزه چې کومه وکنه ما په نظر کې نو چې کله هیڅ هم نو خلکو سره نو ډیر پریشان نو خاص آپ صلی الله علیه وسلم به یو اسماعیل ورکو اور every pain and every agony and every problems just gone away it's a big miracle smile is a big miracle نو ټول نه غټ تبلیغ د اسماعیل دی او هغه انګریزي کهاوت هم دی کنه چې کله when you cry so it takes so much muscles to input and when you smile only a few muscles they just get functional no تقنار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوه فبكلمات طيبة سبحان الله زبردست جهنم دور نزان بچ کے اگر کجوری ټوکړه ولې نه او که تاسو څنګه دا موجود نه نو فبکلمات طیبه یو ښه کلمه دا اسماعیل شو ښه کلمه to greet someone to greet with an open heart always calculating پتہ نہیں یہ مجھے کیوں سلام کر رہے that's not good greet with an open heart
So Muslim is someone who has an open heart. هغه داسې ښایسته لکه هغه وي نو هغه زړه یې داسې وي چې چا نه خفه کېږي نه. نن سبا دور کې چې د حسد ډېر زیات دی که نه؟ حسد هغه یې چې یا الله ما ته د ګاډۍ نه درکړې ما راکوه خیر ده، کور راته نه ده میلاو ما راکوه خیر ده، جایداد را سره نشته، بینک بیلنس هېڅ مسله نشته، خو ما روډ ته ویر نه کوي. اکثر خدا وی چې د سره دی نو ما د سره دی چې ما سره نشته د سره دیم نه وي چې ما روډ ته ویر نه کوي خیر ده که ما سره نشته. نو آلویز نو د صدقات او خیرات چې کوم ورکو که نه نو دا سوسایټي کې چې کومه ډسپیرټي ده که نه هغه ختموي. لکه اوس if you invest on me and I keep on investing on you kana no if I get something luxurious or something some good life he'll be happy even if he does not have it because I care for him. No until and unless we don't care for each other it's a problem. بیا حسد خو مفتی صاحب لکه هغه ډېره ښه خبره چا کړې وه چې حسد چې کوم دی هغه د رب د تقسیم نه اختلاف لرل دی. تاسو ته الله تعالی څه درکړي دی هغه یو تقسیم دی یو ویش دی که نه نو چې زه د هغې سره اختلاف لرم نو زه خو بیا مسلمان خو نه یم. بالکل الله په دین باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د دې غټ مذمت شوی دی. حسد کوونکی چې دی هغه خپل زړه خوري او د الله د تقسیم سره مقابله کوي د هغې باندې د عدم رضامندۍ اظهار کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه اشعار دي ورزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال معلوم. دا پورا څلور اشعار دي مصري دي کلام. دا هغې دا مطلب ده چې موږ د الله په رضا باندې د تقسیم رضا یو. الله چې کوم تقسیم کړی دی موږ پرې رضا یو. زموږ دپاره علم دی د جهلاو دپاره مال دی. نو دا رشک دی چې تعالی الله ښه ګاډی ښه کور او هغه څه ښه راکړي دي نو زه وایم چېرې ده سره دې ووایم ماله دې هم الله راکړي. حسد چې دی هغه دا سره ولې دی دا د تا سره نه دا د ما سره نو ورکوونکی الله دی. بېشکه د الله په تقسیم باندې دغه سړی راضي نه دی او بخلاف د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د کلام د قول د الله په قسمت باندې د الله په تقسیم باندې موږ ته رضا پکار ده چې الله چې څه ورکړي دي ښې ورکړي دي بس موږ په دې رضا یو. که الله علم راکړی دی دا ټول نه غټ نعمت دی مال دې نه وي. که الله مال راکړی دی الحمدلله موږ په شکر او صبر کوو. نو دا د شکر دا چې کومه ماده ده دا د کمال ماده ده. من علما ویم دا چېرې تاسو شکر وباسئ او د صبر دا ماده هم زبردسته ده. نو قناعت پسندي او صبر او دا تاکیدات هم دي. عموما چې کله د احوالو تپوس کېږي نو الحمدلله چېرې په دې باندې الله نعمتونه زیاتوي. او د حسد مذمت د قرآن کریم هغه آخري صورت کې چې کوم شوی دی ومن شر الوسواس ومن شر حاسد اذا حسد شر حاسد اذا حسد د دې شر نه دی الله پاک د حسد کوونکي د شر نه دی الله زموږ حفاظت وکړي. دا ډېر یو بد مرض دی. دغه سړی د بل نقصان ظاهري طور سره ونه کوي ناشکري کوو که نه ځان کې دننه هغه د ګوټن او د تکلیف او د جلن ښکاري نو هغه ته په خپله تکلیف وي. د دې تصورات او خیالات او هغه فریق مخالف چې چا هغه حسد کوي هغه د دومره نقصان نه وي هغه خپل بزان کې دننه سوځي. دا یو سر یو انسان چې کله پیدا شي وایي دغه خپل نصیب رزق هغه ځان سره راوړي. نو یو سړی دی هغه دومره محنت کوي هغه هر څه کوي خو بیا هم دغه ته هغه د دنیا مراعات یا کوم هغه چې امینټیز دي یا چې کوم سهولیات دي هغه ته نه دي نصیب. او یو عام سړی دی هغه بس لږ غوندې څه داسې یو محنت وکړي یا آیډیا استعمال کړي هغه ربوتی شي. نو آیا دا د نصیب خبره ده که دا په محنت باندې ګوره یو موږ ډېر ښایسته فیملی سیسټم دی جي چې یو کامیاب شي نو ټول کامیاب شي. وای ډونټ وی سی دس وی. نو که ما ته د ما ولا رور ما ته وایي کشر رور ما ته وایي چې راشه رور مې مشر راشه کښېنه راسره ټیکاله وخوره. ډو آی نیډ سمثینګ ادر دین دیٹ؟ یعنی چې ما کشر رور ما ته وایي ما ته انوایټ کړي ما سره وخوري ټیکاله دا نه بعد ما ته نور څه شی پکار دي دنیا کې. نو دا سات کون د مینا او دا جو فیملی سیسټم چې کوم دا مونږ والا هغه یو ګلدسته ده. که یو پھول دا هغه د روز والا پھول دا او یو د چمبیلی پھول دا یو. نو چې څوک هم کامیاب شي پکار دا چې سوچ دا کون پکار دا چې موږ کامیاب شو. ٹھیک شو که نه. اور چاته خدای پاک انټیلیجنس زیات ورکړی وي چاته مال زیات ورکړی وي چاته مفتی صاحب ته وفات وي چې حکمت چاته ملاو شو دا هغه ته خود خزانه خدای پاک ورکړي. دولت خو هر چاته ورکوي
د هدایت منیمم بیر لیول چې کوم دا کنه هدایت ولا هغه دا چې کافر تم ور کوي مسلمان تم ور کوي زنور تم ور کوي یعنی ټولو نه چې کوم بد زنور دی چې کوم نمه مجنه اخلو هغه تم ور کوي اور جو کوم چې کوم دا هدایت ولا چې کوم ټاپ لیول دی کنه هغه ته تمکان پکارتا دا خبره صحیح ده چې خدای پاک دې موږ ځان سره نږدو کی د خدای پاک دې موږ خپل قرب عطا کی اور د هغه نشانی هغه هم تاسو ته ایک نیکی سے دوسری نیکی تک کا جو سفر ہے کہ یو نیکی درته ملاو شو اور بل نیکی هم درته ملاو شو نو دا مانځ ولا چې کوم لاره ده دا په هدایت باندې تا تیر شو ډیره ښایسته ډیره ښایسته هغه موږ چې کوم هدایت ولا کانسپټ ده کنه نو هغه چې کارون ولا خزانه وکته جی نو ایمان نو چې کوم خلق لګ موږ باندې کمزور کنه هغه چې یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ها قارون خزانه خو وګوره چې دا اوشانو باندې دی او د ختمیږي نه یا لیت لنا وای 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 څنګه موږ پښتو کې یو کنه مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم اور چې تاسو باندې کوم ایمان ولا خلق نو هغه وی چې نه 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 ثواب الدنیا خیر لمن آمن وعمل صالحا دعا شی بوړی ځان سره یو د ایمان یو د عمل صالح صحیح خبره ده ټولو نه مالدار کس آخری خبره ده کوم جی لا چوتھا کلمہ سلزل یا ریزه کې لا اله الا الله اغم د شارٹ ورژن دی غولا لا اله الا الله وی ټول ما سره لا اله الا الله لا اله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سلزل تاسو دا وی تاسو نه غټه خزانه دی چا سره نشته قیامت پرې سي ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا حدیث روشنی کې دا خبره کوم جی صحیح خبره ده جی افرا صاحب موږ ډیش شما په کار جوړ تیار شو جی سر زمون کنګ پاو چکن ریډی دی بس دا زبردست پاو چکن کم دی تیار شو پلیټینګ کو جی with vegetable rice ډیر زبردست ہے هغه چې انسان وګیم نه کنه نو وګی شي دا مونږ جوړ کو شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن جی افرا صاحب دې ریسپی یو ځل بیا شیر کوي کنه جی مومنه څنګه د دې رایس ریسیپی ما یو ځل خپل کتونکو ته ویله د دې چې کوم غریبي د هغې ریسیپي به ورته ووایم دې دپاره موږ ته پکار دی بونلیس چکن تھائی 250 ګرام او ویجیټیبل چې کوم دی کې دي هغه د ګازره شمله مرچ او پیاز او دې کې چې کوم نور سپایسیز دي سور مرچ کې بیر مرچ ورته وایي هغه د دې خاصیت ته په دې کې ایډ کېږي لاسټ کې او مونږپلی دې کې مین آئٹم دی او ساسز کې چې کوم دی کې دي اویسٹر ساس سویا ساس اور وینیگر دې کې مونږ ټچ ایډ کړی دی باقي ګرامې سره کوم ریسیپي وي هغه پراپر یو چارټ مونږ خپلو کتونکو سره شیر کړو صحیح ده صحیح ده صحیح جی میم آپ بہت خاموش ہیں آپ کوئی بات نہیں کر رہی میم کو پشتو سمجھ نہیں آتی نہیں کچھ سمجھ آ رہی تھی جہاد بن نفس کی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے اور پھر حسد سے متعلق اور اس میں کہا جاتا ہے لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ کہ اگر آپ جو ہے وہ حسد کا شکار تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کمپیریزن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنا کمپیریزن تب کریں کہ کوئی انسان مذہبی اعتبار سے آپ سے کتنا بلند ہے تو تب آپ کی زندگی جو ہے وہ پیسفل رہتی ہے آپ مینٹلی طور پہ جو ہے بہت پیسفل رہتے ہیں صحیح بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل کیا بات ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پتہ کی بات کی ہے جی کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو کم تر کو دیکھو اور دینی اعتبار سے آپ اپنے سے برتر کو دیکھو میرے ابو یہ ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں حسد سے نجات کے لیے بہترین فارمولہ ہے بات بالکل ایسے ہی چلیں میم اب آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنا دیجیے جی بالکل کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا
قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب کھلا ہے سبھی کے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی۔ میں اس آستان حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مینوال دلتا خوب یو وړي کوشن رائټ رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان۔ ویلکم بیک، ہم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره دې سیگمنٹ سپانسر دی ډالډا کوکنگ آئل، کیونکہ جہاں مامتا وہاں ډالډا۔ جی افراز صاحب مونږ څه پخاو؟ جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی هغه دی میمنی چنا چاټ۔ میمنی چنا جی میمن یو کمیونټي ده کراچۍ کې، د هغې سپیشل یو ډش دی دا چنا چاټ خو نارملی جوړیږي زمونږ چې کوم جوړو، او دې کې سپیشلیټي دا ده چې د ټیمرنډ املی چې کوم پلپ وي په هغې کې دا جوړیږي او دا لږ فرای کېږي پهله املی چاټ۔ جی جی
صحیح دی او دا ډېر مو- څه به مونږ تاسو نه او دا مونږ جوړو په ډالډا کوکینګ آیل کې جهاں مامتا وہاں ډالډا. هغه سره مونږ سره داسې شخصیت موجود دی چې صحافت په دنیا کې یو اهم کردار ادا کړی دی، شهاب الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، ډیره مهرباني. څنګه یې تاسو؟ شکر الحمدلله جی. سر څنګه روانې دي روزې؟ آلموست خو ختم شوې. روزې خو آلموست ختم شوې، څه د خلکو په مدد کې او څه د حکومت چې کوم اعلانونه کړو څه د هغې په تلاش کې چې د هغې ځای ته ورسول که نه. تش اعلانونه دي تش اعلانونه دي جی، سم پیدا نه کړل. تر اوسه دا پوره روزه تېره شوه. څه چې کوي خلک یې خپله کوي. خلکو کې زموږ خلکو کې هم جذبه ډېره ده، عام عوام کې، عام خلکو کې. هر سړي کې د کور نه زموږ د علاقې داسې دي خیبر پښتونخوا چې هر سړي ته کور ته درنه کېږي نو هغه د میلمستیا نه ډک کورنۍ دی. ماشاءالله. نو بیا چې دغه شي روزه شي څنګه چې لکه مونږ کیپي ته درنه کېږو په جي ټي روډ په تاسو ګورئ دی لینډ آف هاسپټیلیټي، نو هغې باندې زموږ خلک به بیا چې روزه شي روزه خو درنه کوو میاشته، نو خلکو پکې ښه ګټې کړي جي. ماشاءالله جی ماشاءالله. جی دیس جی هغه سره زموږ پروګرام کې یو داسې شخصیت موجود دی چې مهنت، لګن او حوصله سره کېل په دنیا کې یو اهم کردار ادا کړی دی، عامر خان کک باکسر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ شکر الحمدلله د الله لاک الحمدلله. بس روزه خو کیک باکسر اخی شکر دی جی الحمدلله. بس کیک باندې خبرې کې نور څه نه کې؟ نه کیک باندې هم خبرې کوو، په خپل فزیکل باندې هم خبرې کوو. الحمدلله روزه وشوه، روزه کې هم خپل هغه ټریننګ برقرار یو ساتو. ماشاءالله. او خو پته تاسو ته الریډي د چې حالات خراب دي نو مخکې ایونټس را روان دي. دعاګانې وکړو چې الله پاک حالات ښه کړي. موږ خپل پارټیسپیشن په خپل ایونټونو کې وکړو او د خپل پاکستان او د خیبر پختونخوا د خپل پښتنو نوم یو پیر بیا روښانه ان شاء الله ان شاء الله. ول جی شهاب صاحب ښه نو تاسو خبره کوله کنه لکه واقعي چې لینډ اف هاسپټالیټي کنه لکه دومره وس بنه لري یو پښتون، خو زړه چې کم دی نو هغه بالکل سخی دی. زړه جی د غر په شان لري پښتون، ځکه چې دومره ترهګري مونږ وکړه خو هغې باوجود هم چې تاسو د اټک نه شروع شئ خیرآباد نه ته وزیرستان، سوات یا چې کوم ځای ته هم ځئ، تاسو ته په هر کور کې هر مور، هر خور، هر رور به داسې ښکاري چې هغه به تاسو ته میلمهدوست ښکاري، امن پسنده به ښکاري او خوشحاله به ښکاري. حالانکه دونه حالات مونږ تېر کړل، څه ګراني، څه ډېرې مسلې او څه حکومتونه په مونږ باندې داسې رالل بدقسمتۍ نه چې مونږ ته وعدې ډېرې وکړي خو هغه پوره کېږي نه. اوس که تاسو وګورئ دا خو شفیع جان صاحب راغلو هغه وی چې مونږ خو توبه دا مو کړل. بالکل داوی خو جی ډېر خلک ښه غټې غټې خلک ګراوند ریالټي باندې هېڅ نشته. بالکل ګورئ اوس په پیله روزې نه مخکې دی یو فیصله وکړه چې مونږ به 12,500 روپۍ ورکوو. الله نه دي ورکړي. هغه شروع شوي دي خو هغې کې داسې شوي دي چې کم علاقو کې کم ایم پی ایز، ایم این ایز یا نور څه ممبران دي هغوی ته د یو ټاسک ورکړو چې ته به د خپل علاقې نه 5,000 10,000 کسان مونږ ته راکړې. هغې کې دومره ګیلې مونږ ته راغلي دي، زمونږ خو صحافت دی نو مونږ چې په ګلو کوڅو چې کم ځای ځو داسې مستحقین جي پاتې دي چې هغه وایي چې زما په علاقې خو جي پی ټي آی والا سړي ته دا ورکړي شوي، دا ده ته ورکړي شوي، دا د رور ته، دا ماما زوی ته، دا خورهي ته، دا ته. نو زه صرف دا وایم دا به شفیع جان صاحب ته هم دا آواز رسي، بل ته هم رسي چې دا غربت په سیاست نه دی. غریب هر سړی دی. نن سبا زمونږ په علاقو کې داسې خلک دي چې یا 200 سفید پوشه دی چې هغه نشي ویلی د ټول روزه به خلکو څنګه تېره کړي. دې نه وزیر اعلی خبر دی نه، دې نه شفیع جان صاحب خبر دی. ګراني پکې شو، پټرول پکې ګراني پټرول ښه جي پټرول د روزې په منځ کې د پټرول چې کله ګران شول دی یو پریس کانفرنس هغې کې وایي چې مونږ به جي غریب ته د موټر سایکل ولې چې کوم دی هغې ته 1100 روپۍ یو ځل ورکوو، 1100 بیا ورکوو. څنګه به ورکوي؟ لکه د هغې هم یو میکانیزم پکار دی که نه، طریقه نشته. صرف اعلانونو باندې نه ده، صرف دا نه دی چې تاسو روچت شي. دا د تنقید څوک نه ګڼي. دا که په صوبه کې د هر چا حکومتي د پی ټي آی نه خلک ګیلې ځکه کوي چې دا درېیم ټینور دی، که دې نه که بل حکومتي د سهیل افریدي صاحب چې کوم دی خپل مرکوز چې کوم دی نو فوکس صرف یو شي طرف باندې یو سیز فوکس دی. ایگزیکټلی صوبه بالکل سیټ کړی ده. دا خبر ته زه راتلم چې صرف فوکس دا نه دی پکار چې ته خپل دغه سره بالکل د لیډر د خلکو خپل یو موټو دغه سایډ کوي یا خو د داسې وکړي. مونږ اکثر هم دا مطالبې ته کړي ځان ته یو ډیپټي وزیر اعلی د په صوبه کې وساتي چې هغه د صوبو امور ته ګوري او د نور سیاسي امور چې کوم دي د جیلونو ایشوز دي دا تاسو کوئ دا کوي. دا پوره کابینټ روچت شي دا ټول دلته ناست دي. شاته صوبه کې چې څه کېږي ترهګري سیوا کېږي، ګراني سیوا کېږي، هغې ته چا نه سوچ شته نه فکر شته. ټول روژه غریبانانو داسې تېره کړه، رمضان دسترخوان
چې څونه خلکو لګولي هغه یوت لګولي دي ځای په ځای خلکو لګولي. تاسو پنجاب کې وګورئ رمضان دسترخوان ګورنمنت باقاعده هم لګولي دي د روزو نه مخکې خلکو ته دغه ملاو شوي دي پیکیجز ملاو شوي دي. دلته کې 15 روزو نه پس پیکیجز شروع شو. هغې کې هم خلک دا وایي که موږ په دکانونو کې وګورو چې جی ایس کیش ته ځي هغې ته جي خلک پیسې کټ کوي چې بل چا ته ځي هغه ته پیسې کټ. نو یو میکانیزم په کار دی ضلع انتظامیه ته په کار ده وزیر اعلی ته په کار دی ایم پی ایز ایم این ایس ټول صرف په فرنټ باندې ځان پکچرز کې داسې شو کوي چې جي هلته کې بره دا پته ولګي چې دې ځای ته راغلی و. نو دغسې نه ده. په ګراوند ریالټي باندې مکمل سیستم چې کوم دی هغه بدل دی. صرف اعلانات دي او اعلانات پورې ما په خیال کې بل ګورنمنټ هم دغه رالو نو دغه اعلان سره به صرف چلو نو ډیولپمنٹ بنیږي. غریب انسان د پاره سم غریب د پاره جی هیڅ دا خو دې د پاره بیا ډېر کروشل بشي کنه نیکسټ الیکشن. سټیل جی زمون په دغه کې 10 سکولز موجود دي لکه رمضان سایت کوم وګورو سکولز هیلث سیکټرز داسې موجود دي چې هیلث زمون په ال ار ایچ کې خلکو ته آی سی یو کې بیډز نه ملاويږي. سی ایم سوزل ته چکر واله شکایت ہوتا ډاکټرز کی الته پیشنټس وته کی صرف چکر وای چې راشي خجی بس دا بیډز بل د پکاري. نن کله چې سی ایم راغله نن پورې دی وګوري هغه هاسپټل کې بیډ سیوا شوی دي نه دي سیوا شوی کې ټی ایچ کې سیوا شوی نه دي سیوا شوی. خجی سکولز کې د یو پالیسی جوړ کړی و چې ټاټ نه ټاټ لکه مطلب به ټاټ خلک په دغه سره ګرځي دي چې ټای نه به وچتو او سټوډنټ نو مونږ یو ډیر ټاټ باټ کې سړی ګرځو هغه د ماته وخی کاغه شوی چرته په سکولونو داسې سکولونو موجود دي چې بلا ډیمیجز دي پکې. نو دغه غټ افسوس دی. جی بالکل دا خبره د طرف چې سکولم بنديږي با او افیسز بم هوم کور نه بکار کی بالکل هغه یونیورسيټیز دغه کړه یونیورسيټیز او لکه څنګه چې په کووډ کې لاک ډاون نو دا یو سمارټ لاک ډاون ته موږ ویل شو چې هغه اوس نافذ کړی دی د کله چې پټرول ګران شوی هغه نه بعد. دا خبره موږ دوباره ډیسکس کوو په دې باندې. جی عامر خان صاحب څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله دومره ینګ ایج کې د څه اچیومنټس کړي تر اوسه پورې لږ مونږ ته ووایه کنه. بس سر داسې ده چې کله تقریبا 10 سال مې په دې فیلډ کې وشو ماشاءالله او ډېر ماشومان مې هم تیار کړو. مخکې د وس تقریبا 2-3 ماشومان مې انټرنیشنل په سطح باندې زی هغه د پاکستان نمائندګي کوي نو هغه باندې مو خوشاله کوم ما چې حکومت مدد کړې ده سمرسته سر کړې ده کنه په خپل به حالت کړې. او فخر جهان صاحب چې په کم ټیم کې وو سپورتس منسٹر چې وو نو هغه ټیم کې هغه ماته سپورټ پر راکوو. وس د دې ټیم کې چې دا کم وسنه ګورنمنت نو هیڅ قسم سپورټ ماته په دې ټیم کې لانه د میلاو شوی. الریډي لکه د دې نمخ کې دا اوس چې کم 21 گیم مو شو په دې کې په ارباو په کیرباو روپۍ د سی ایم صاحب دی ډي جی سپورتس او د خلکو تور کړی وي خو د ماشومان هغه حق هغه ته نه میلاویږي ځکه په دې وسره اوس ما الریډي مسله کړی و د ملکن ټول ټیم بار کړو موږ ته وی چې ولی دا تاسو زیاتې کوي ولی ظلم کوي. بس صبح څنګه چې د مرور خبرې وکړي چې صبح مکمل برباد ده نه پکې د سپورټسمن قدر شتي نه پکې د عام سړی قدر شتي. سیپو د ایم پی ایز ایم ان ایز او د منسټرانو چې کم بچی دي داغو په صوبه کې قدر دی چې کم د گورنر بچی دي داغو قدر دی چې کم اعلی افسران دي داغو قدر دی او عام سړی په خیبر پختونخوا کې بالکل قدر نشته. خو مونږ به یقینا چې دا په خپل باندې خپل قدر په خپل جوړو که خپل حق په زور غوښتل نو په زور به ایتیالو ځکه چې پر ازاق وس خبرې نه کیږي. نو یو ټیم یاره یو ټیم کې مونږ لنده دي په کار چې دا خبرې وکړو خو یو انسان چې تنگ شي جو بجنګ شي یو انسان دومره وزغلو دیواله پورې مزغلو چې شاده د دیوال ته ورشي د زینې وي او ډیر راوګرځي پتا پسې. نو داسې ماشومان سره هم زیاتې روان دي. تقریبا ما 11-12 ملکونو ته زلاړم او د پاکستان نه پاره چې همیشه تل ما ګولډ میډل لا وړې دي ما انډیا ته شکست ور کړې دي ما څومره ملکونه چې کم دي څومره ملکونه چې ایونټس پاغي کې 6000 اټلیټ وي هغه کې ته خپل ویټ کې ته ګوړه والے بیا د پاکستان جنډال ته کې پرین کې اوچته کې الته کې دنیا ته وخت چې مونږ رچانه کم نه یو او چې خپل وطن ته راشي خپل خاور ته راشي الته تا اګنور شي او بل تاسو ته پته ده چې په سواد کې ډیر ټیلنټ خو بد قسمتي دا مونږ د غرونو خلک یو خو مونږ ته دومره ځان په دومره کم وخت کې جوړول او دومره د پاکستان نمائندګي کول پکار ده چې دوی مونږ ته ډیر فوکس کوله دوی مونږ اګنور کوي د خار چې کم خلک دي کم چې په شپارسونی هغه را مخ کې کوي مونږ د حکومت ته مطالبه کوو او د خپل عوامو نه چې تاسو زمونږ سات راکې تاسو زمونږ سره ور دیږئ
ځکه چې الریډي کم پلیر را روان دي ډیر پلیرانو کې ټیلنټ په هر گیم والا کې ټیلنټ خو بد قسمتي ده چې دلته کې په ډي جی سپورټس او کم چې په قیوم سټیډیم کې کم خلک ناست په ډایریکټریټ کې چې کم خلک ناست نو مکمل ټول کرپ خلک ته پدې کې یو نعمت الله ډایریکټر دی چې هغه الریډي لکه کم اکیډمیانو او دا کم کرکټ اکیډمیانې جالونه کمی نوی جالونه راشي حکومت وته ورکی نو دوی دې کار وکړي چې دوی لاړ شي دا غي نه ځانه پرنجانې جوړي کی کوترې او توتیان پکې ساتي زموږ سامانونه راشي بوټان راشي جوراب راشي شینګارد راشي ارمګارد راشي اغم دوالي په خپل بچو کې تقسیم کی خاده ماشومان لپاره انټرنیشنل ایونټس راشي د بهر ملکونو لپاره نو هغه دوی زموږ سره دا چلو کی چې خپل بچي ولېږي او دا کم عام خلک چې وی هغه پاتې کې بیا په یورپو کې دا هغه بچي پټ شي او مونږ ټول دغه سیستم دی نور صوبو کې د کې پی کې په دغه کې دا یو پوینټ ډیر ښه پوینټ چت کو دا اوس ریسنټلی هم یو ایشو ریس شي او بیا په دې باندې اف ای ډیر غټ اکشن هم غست تاسو جرنالست یې تاسو دا پوینټ ته خپل دغه کړو بالکل هم کړه دغه ته اوس ویم چې په دې باندې اوس ریسنټلی هم دغه شان یو کراټه ټیمو پاغه کسان پاغه باندې یو الزام ولګیدو چې دا کسان بارتلی دي او د کس خلک چې کم دي هغه د سپورتس نه علاوه هم د نشوي دی او بیا غدا سي بار دا شي چې د غیب شي دوی دا خبره بالکل ټیک ده خو په هغه باندې اف ای چې کم اکشن زغشتو څه کسان پکې هغه نسی خو بدقسمتي څه ده بدقسمتي دا چې دلته کې قانونا هغه شان فیصله نه کیږي یو سړی دنه شو جیل ته خو هغه څه ټایم پس برابر شي کنه او چې یو کس یو ځل جیل وکړو نو بس هغه د پردا چې بس دلته بزم واپس برابر کېږم دغه زه ته بزم واپس برابر کېږم نو دغه خطر هم ختم شو خوف هم ختم شو خوف ختم شي چې زما بل فیصله پکار دی چې صحیح قانون صحیح خپل کار چې وکي دغه یو څو کسان چې بالکل ټیک ټاک هغه ته سزاګانې ملو چې نو ماته نه لګي چې بیا داسې قسم تاسو لګي چې پاکستان کې ټول د لپاره قانون برابر دی نه چې بالکل نه برابر چې پاکستان کې ټول د لپاره قانون برابر وي بیا به د امیر دلته دونه ګیلې نه کولې صحیح خبره امیر دلته خپل الان کې دا هغه کس ته چې د دې مونږ پهله یو ریپورت جوړ کړو دا فخر جان صاحب هغه ټیم سپورټس منسٹر هغه د سره ډیر ښه کومک کړو خو بدقسمتي څه ده دلته کې 2 میاشتې پس زموږ حکومت بدل شي چې بل راشي دغه خپل پالیسی او کوم چې ګونیر والو هغه الریډي لکه د سپورټس ته ډیره متوجه او د سپورټس پلیران به لکه چې به کم ماشوم په ټیلنټ هغه به را مخکې کوو و چې راغلی دی هغه تاج محمد راغلی دی ترند راغلی دی نو هغه ته چې مون خبره کوو هغه وایي زه ماته د دې شي پته نشته نو چې تا ته یو شي پته نشته لکه د سپورټس هغه سړی په کار دی چې کم ماشوم کې ټیلنټ وي ته ما یو ماشوم وپېژنې چې تا ته پته ولګي چې یاره دا ماشوم کې ټیلنټ دی د زه مخ په وړاندې راولم زمونږ سره الریډي لکه تقریبا 800 ماشومان دي د ملکن ریجن د تایکواندو سم کم چې زمونږ په لاس کې لکه دغه کېږي په دې کې تقریبا نېشنل لیول باندې 120 ماشومان په نېشنل لیول باندې دلته کې چې آرمي وابډا ریلوي ایر فورس چې کم دا ډپارټمنټ یو کمی صوبي وي نېشنل گیمز چې کم کېږي په هغې کې 2 براونز او سیلور میډل یې علي او چې بیا اقا میډل علي خو ته چې دلته کې دی راوغواړې دلته کیمپ ورکې د ټریننګ دلته کې راوغواړې دته یو ماستر ارینج کې د ساوث کوریا نو ته راوغواړې یا ته د ازبکستان یا ماشوم الته ولېږي نو دی به تعلق دی به تاسو سوخی نو نن هغه ماشومان چې کوم موږ 21 گیم لبوست او هغه په جړا شو نو به زه په جړا کړم چې یاره ولې د دې ماشومان سره ظلم کوي ډي جی صاحب نو ډي جی صاحب ماته دا وایي چې او موږ ته وایي چې په تاسو اسوسییشن به بین ولګو نو بای تعالی دا اختیار چا درکړی دی چې ته موږ چې موږ خپل غواړو دا د بیري چې بهرال دي تاسو خبره صحیح دي د پورا دنیا کې these are celebrities صحیح خبره دا تاسو سفیران اصل امبیسډرز دادي دا خلک دي نو ځکه خو موږ پولیټیکل چې کوم خلک دي کنه یا چې کوم بیوروکریټس دي they are not your ambassadors exactly they are your social ambassadors of course هغه کرکټ نو خوش مونږ وتیو کنه مونږ لکه یو ځای کې نشو دا کوله دغه زموږ پلیئرز دي کوم چې انډیا بیټ کړی دا نور کنټریز داسې بیټ کړي زموږ ګورنمنت ته کم از کم داسې پکار چې یو سپورټس منسٹر یو ځای کې ناستي هغه په دې الکانو پوي دی چې کم هغه یو خپل سیستم را روان کړی دی ته 3 سلور میاشتې پس دا منسٹر بدل کیږي ته دې زی تراشه او زه د انګلیش کتاب هم ته هغه بنیمه کې په ما باندې چې نه اردو وای دا نور پیپر به اردو کې ورکې نو زه بسنګ ورکوم بالکل صحیح اوس نور ملکونو کې چې ده کنه ټیلنټ دا هغه فوقیت ورکې کنه او پاکستان کې سفارش تا مفتی صاحب دا حالات باندې بس کومنټ کوي تاسو
ارباز خان صاحب تاسو ټولو دا تفسیری تاسو سوال وکړلو او هغه جواب راکړو دا غن وروسته زموږ د خو ګروډر په مقدار انداز کې ټول خبره ډېر په کلیاریټه سره ایکسپلین کړلی د صحافت خو چونکې د هغه ما بنیادی طور سره خپل یو پوینټ اف ویو ذکر کی د دې سړي چې کوم خبرې وي دا ډېر د زړه پورې وي او دا ډېر نیوټرل پوزیشن باندې د انصاف باندې مبني خبرې دي او دا همدغه نقاره سوی دي وای د مخلوق هغه نقاره چې دا نو هغه د زبان خلق دا د الله आवाज دی دا د تاسو لیدل غواړئ چې دا نقشه د صوبایي حکومت څه ده نو تاسو ته په دې نوجوان کې جوان کې ښکاري دا یو عکاسي ده دا یو آینه ده چې تاسو مونږ ولیدله زه وایم چې کله زه د رب نه تم ساتم چې دا کم خلک چې په دې سوشل میډیا و چې مونږ دا زم چې دا یو ورځ ماته دې سره مخامخ شو څنګه چې راته ډي جی سپورتس او دا خلک را مخامخ شو او مخامخ مو دوی مې دا د کړی دي دا خو مونږ ته پکاره چې کله شفیع جان صاحب راغله بالکل نو اوس ارباز صاحب تاسو چې کوم زه خپل جواب پوره کوم په دې حواله سره چې زمونږه د کې پی کې سره سوچي سمجي یو منصوبه مطابق سازش متخاري ولې چې زمونږه د 14 کال چې کوم په تیرو کې تیر شو ټوب نو اولانې دورو چې زه معافي غواړم نو مخله ما پر خټک سیبو هغه سلګ اصلاحات کړیو دا اصلاحات نورستو س ډیولپمنٹ پوره کې پکې نشته ایگزیکټلی نمبر 2 هغه نورستو راغه محمود خان صاحب چې داغه غرض غجر سیکټریوم راغی را مته تاسو پارټي سره جوړولا هغه ته اف دا ریکارډ ما دا خبره وکړه چې دغه اشتکارنامه کوي تاسو لا پارټي جوړه کړئ چې اوس مونږه تحریک انصاف پارلیمنټریان بنوم باندې پر بختک کو نو تاسو کارکردګي مونږ ولید لا 15 کال وغه ټینور چې وغه تباکو نو داغه مونږ س آوټپوټ او س د سیو سامونه لید هغه پسې چې هغه علیمن ګنداپور سے براغو د بدقسمتۍ را ذاتی تنقید مو سره نه خای خو هغه خپل د زلفارونو نه خلاصې ده او هغه په دې خپل پټینور کې س نه اصلاحات وکړه نه س ډیولپمنٹ الریډي کارکردګي ویل سب سره ملاو شوم جی زاغور او غختمه دینه مخ کې تقریبا لکه په کم ټیم کې چاغو زرالا شو هغه ماته دا ګنداپور سے نه سویل دراو غختمه د مونږه اپریشیټ هم کړو ما ته خپل میډل چې څومره ما اپورچونټی کړی و په بینکاک کې ما اگست په ملیشیا کې انډونیشیا کې څومره نېشنل ټول میډل ما هغه ته بغاړه کړی ځکه چې هغه په یو جذبه راغی چې را اوس په صوبه ټیک شو په صوبه کې ਬਹੁਤ زیاتې نه کیږي ما تقریبا زما ویډیوز چې نن سبا د ډي جی خلاف چې ما کوم ویډیوز ورکړي هغه په 50000 او 15000 لاک لایک پر راغلي دي نو څنګه سی ایم صاحب په دې باندې आवाज ولې زمونږ نه دغه کې پکار دا و چې په دوبسي الریډي ډي جی تم شو کاس کړی وي دوبانی انکوایری ټیم جوړ کړی وي چې یار دا ټیم دی جوړ شي ولې د دې ټیم وال سره زیاتې و شو دا ټیم ولې بار کو ځکه چې یو ماشوم ګولډ والی فرست پوزیشن والی او هغه قدرې هغه د خپل میډل لپاره بیا خپل خبره کوي نو بیا وته وی غلې کینه کنه به تازه بین لګو خاپه مونږ بسې پولیس راو غوښتو پولیس ته وی چې په پلیرانو باندې لاټي چارج وکړ ډي جی سپورتس دا زما سره ویډیو شتي ارسه په ثبوت په سوشل میډیا پراته دي نو هغه پولیس خو زمونږ د کور کې خلک ته نو دا غو سره به مونږ سلاس شو ډي جی ته مې چې ترا مخامخ شتره ته لاس واچو زبتا ته لاس واچو خدا خو نه د چیرته اوس پولیس راولي او ما د سرکاري خلکو سره دوی دا خبرې چې دي بالکل جی معذرت غواړم کته کلمه دوباره موږ په دې خبره باندې راځو موږ ته لږ د بریک ټایم شي نو بس موږ بلګ مختصرا کچن حال واخلو افراسیاب زمونږ چارت جوړ شو جی موینا زمونږ چارت د دې یو چارت آیل د کلر راغی فروټ چارت نه دی نه املی چارت چنا چارت ته سر مطلب ما خو نه پوره نه دی چنا چارت ته چنا چارت کې هغه خاصیت هم دا سر چې د لپاره اول آیل کې معمولی یو ٹی سپون آئل کې مسالې روسټ کړئ هغه نه پس کم بوائل چنی دې موږ سره هغه پکې اډ کړئ او املی کم پلپ ته هغه پکې اډ کړو چنې بم پکې روسټ کوي او هغه بم پکې روسټ کو دا غاړه ماړه خو بنه خر پي څنګه جی غاړه ماړه خو بنه خر پي دا املی بس کله دا ډیپند کوي کنه یو نیم سړی د دغه سره لګ ریاکشن کوي املی سره جی ملوالو زموږ ملمانه موږ سره دي او دلته اکلو یو وړه شانته دمو بیا دوباره راځو تاسو په خدمت کې رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان
ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې وزل بیا مونږ تاسو ته هر کله وایو. جی د دې نه وړاندې چې کوم دی نو ډېر ګرما ګرمي او بحث کې او خبر هم بالکل په حق ته چې ګوره چې یو انسان تنګ شي نو په جنګ شي لکه داسې زمونږ چې کوم فیوچر دی او دوی په خپل بلبوتې باندې دومره نوم ګټلی دی د دوی هېڅ مرسته نشته او هغه خو پرېږده د هغې نه علاوه د دوی چې کوم دی نو حق تلفي کېږي. نو سر مونږ خو وایو چې د پی ټي آی چې کوم دی کافي رفاهي کارونه کړي دي. پی ټي آی کارونه به یې کړي وو خو چې په کم ټایم کې خان عمران خان اوس چې هغه نشته ټوټل لکه هر سړی په خپل ځان په خپل سیستم کې روان دی سرکاري ګاډی دی او چې چا په کم طرف باندې سرکاري ګاډی دی بوستو چې چا وی چې روزه منیسټر یم هغه منیسټر دی بای دونه چې چا سوي هغه ټول هغه سیستم دی الله بلا سیستم روان کړی دی ټول کې نو ولیدي. نو مونږ خو د سی ام صاحب نه تم او د سویل صاحب نه او چې هغه په دې شی باندې نوټس نه لی او لازم به بیا مونږ په خپل وزیر اعظم ته اپیل کوو. خلک بیا ورو دوزی پنجاب وزیر اعظم خو ګوره کنه لکه ایو سره خو الریډي د هغې دومره اختلاف دی. وزیر اعظم صاحب هم دا وایي چې یار لږ کښېنئ ما سره لږ په سړیتوب باندې ډایلاګ وکړئ خبرې اترې وکړئ. هغوی هغه هم نه کوي نو داسې خو نه کېږي که نه. نو موږ خو اریان دي چې صوبه به څنګه چلیږي سپورټس به څنګه چلیږي او الریډي تاسو ته پته ده چې په سپورټس داسې یو محکمه ده او داسې یو سیستم دی چې دا ثابت دنیا ګوري. زما صوبې سپورټس دې ځل مکمل تباو الریډي لکه دو هغه ماشومان لبولو چې کم د ډپارټمنټ کسانو زمون صوبې هغه ماشومان لګولو کم عام ماشومان چې هغه له دو مقام نه دور کړي هغه پاتې کړي دی او د ډپارټمنټ پته لګي هغه ډېر ټیلنټډ وي. ټیلنټ په خپل ځان کې دی چې په ما کې ټیلنټ وي نو زه ځکه دلته کې دا خبرې کوم که په ما کې ټیلنټ نه وي نو زه بیا خاموش نه شم ما به ځان پټوو چې یاره زه غل یم ما کې ټیلنټ دی زه په شپارس نه یم راغلی زه په خپل دم راغلی ما محنت کړی دی ما ځان کړولی دی نو چې کم انسان ځان وکړی نو هغه بیا د سټوډنټ نه د سټوډنټ دا د ګریډز نه ترقي کوي دا چې کله ټیچر ورته وایي که نه داسې تھپکی ورته ورکړي ورته وایي چې ویل ډن شاباشي چې ورته ورکړي نو هی کین کنکر د هول ورلډ if I snatching his feet هغه څه چې لګ پولینګ ورسره کوو نو مطلب هغه خو څه چې زنده لاش ته نه جوړ کو نو دو بچو ته پکار ده چې موږ داسې تھپکی ورکو دای حوصله هغه کو چې دای مخزي حوصله افزایی کو او سره خبره کټو سره هم په پولیس راو ایگزیکټلی زمون په صوبه کې حوصله افزایی کیږي خو هغه د سن کې یا په بل انداز کې یا په انداز کې کې په د خلاف سو کسان روچت شي په سوشل میډیا د پی ټی آی کسان سی ایم سے بیجی شاباش ټیک جواب دی ورکو دا زما ویریر دی دا زما ټایګر دی د پی ټی آی دا شاباش ته دی خو دا شاباش نشته چې لکه دا نه دا خبره نه ده پکار کنه نه په سوال نه دمکیانم ورکړه دا صرف د یو سپورټس ډپارټمنټ کې دی چې په وفاق کې او دغه کې یو پیج باندې نه دی نو که تاسو د خپل صوبه کې په یو پیج باندې نه دا خو تبعی ده خپل صوبه کې خو بالکل په یو پیج باندې نه دی د پی ټی آی کې تاسو او واقعي چې دغه دوه درې کال وګورئ رفاهي کار نه کوي جی نه صدا سے انفراستراکچر استا نه صدا عام غریب سړي د پاره صدا سے مرسته یو مفتی صاحب ډیره خبر وکړه چې پی ټی آی کله لانچ شو په دغه کې کے پی کې 2013 کې هغه ټایم کې که ریفارمز حد پورې وګورئ که پولیس وګورئ که تاسو نه ایم پی ایز ایم این ایس چې کوم رسایي وه عام عوام دپاره هغه وګورئ یا ډیولپمنټ کارونه وګورئ هغه دور کې صرف شوي دي هغې نه پس که محمود خان شو چې هغه ځان سره ټوریزم منسټري هم ساتلي وه کلچر هم ساتلي وه بل وزارت هم ورسره و بل هم ورسره و نو په یو سړي څونه وزارتونه به تاسو کنټرول کوي هغه جی ایس ایس فلاپ هغه فلاپ شو هغه حکومت هم په نیمه کې ختم شو بیا انټرم ګورنمنټ رالو هغې خپل پالیسیز دغه کړل کسانې برتي کړل په مختلف ډپارټمنټس کوم چې پی ټی آی برتي کړو هغه دې وویستل بیا چې د پی ټی آی ګورنمنټ رالو علي امین صاحب جي هغه کسانې وویستل خپلې برتي کړل تاسو صرف خپل د کې پی لیب نه یو لیبارټري جوړه ده زه د ایسف صدر پاتې شوم ما د انصاف سټوډنټ فدریشن کم چې وز دا سویل و زموږ سره یو ځای ګرځېدو وزیر اعلی صاحب نو زمان پاره کې تقریبا 3 میاشتې ما د خان سے په کور کې تیری کړې لاټي چارج می برداشت کړی دی اف آی آر را باندې 780 پوری شوی دی مکمل بیا چې کم ټیم په ما سخت راغی د ما سره سو کوم نو زه یې کې आवाज شو بیا خپل سپورټس تر عالم واپس
په خپل سپورتس باندې فوکس وکړو نو بیا د هغې نه پولیټکس باندې بس کړل. دا اوس دا هغه بالکل زړه لاګي داسې چې کله دا هغه هسپتال ډاکټر دی لاګي دا داسې اوس دا هغه هسپتال ډاکټر دی دا تر څه پته ده چې دلته به څنګه اپریشن شوي نو دی د هغه سیس خو ټیک ټاک پوسټ مارټم کوي چې دلته کې دا کوتاهیانې دي ما ته دونه شیزونه معلوم دي خو زه وایم کاش چې ما سره دا کم چې وایي چې مونږ دا کړي دي ما سره د کینې ما ته د وخت چې کم دي کړي زما په صوبه کې د پاسپورټس کې څه کړي دي زما پاسپورټس کې کم ډایرکټر رانیولې دی چې بای تا وس چې دا کما 21 گیم کې دو د 1.5 کروڑ روپو آتشبازي لیکلي چې مونږ 1.5 کروڑ روپو آتشبازي کړي د ما د کزيات نه زیات چې د 15 لک روپو آتشبازي به نه کړي شوز په 5-6000 روپۍ د شوز لیکي په 1000 روپۍ د شوز راوړي چې لکه تقریبا 14-20 شوز راوړي خو لازم به تا ارزان لګوي ټریک سوټ په 1200 روپۍ ټریک سوټ دو لګي دوی په 5000 روپۍ حکومت ته لګي دا زموږ نریټیو دا دی چې هغه د اگینست کرپشن ایکچوال پرایسز او کرپشن او دا ټول خبرې د ټول زیات په ټیپیکل او په کلاسیکل او په دا زدا یو بهترین انداز سره په چارن ایکسپلوژ سی ام صاحب توایو چې سی ام صاحب په ډي جی صاحب باندې ته انکوایری جوړه کړي دا څه شوی دی لکه باقي خو مخکې چې څه شوی هغه شوی دی مون خاص طور باندې شفیع جان صاحب ته او سی ام صاحب ته کوم دینو لیګو یا وی کایندلی دا وګوره چې زما چې دا دی وګوري چې ګوره دا وس چې سره وان دي خصوصي په سپورتس ډپارټمنټ کې په 40 روپۍ تاسو ورکوي مونږ تاسو اپریشیټ کوو چې تاسو د ینګ ځوانانو لپاره گیم کوي خو گیم چې د ماشوم کم حق دی د ماشوم چې کمیټي ډي اي دی د ماشوم چې زما سره دی مکمل ویډیوز دي که تاسو د هوټل هغه سیستم یو لیدلې وي که تاسو بیا ماشوم ذلیله کول هغه سیستم یو لیدلې وي داسې ماشومان دي چې هغه لکه زه بخپل په دې گیم کې ما مونږ د څه ټیم چې یو افټر روټي نه خورو او بس سکو ډرای فروټ لګ یو دوه درې دانې خورو ځکه چې ویټ لوز کو هغه ماشومان چې پریبورټ پیپر یې وي واس 21 گیم لراغلیو هغه جړل چې یاره مونږ خو پیپر هم پرې خو دي د گیم د وجه او په گیم کې مونږ ته زمونږ میډل نه ملاويږي زمونږ رائټ زمونږ حق مونږ ته نه ملاويږي ګورنمنت وزیر اعلی ته می اپیل وکړو لاړم پېښور پرنسکرپټ ته لاړم الته کې می پیغام ورسو چې د ماشومان سره زیاتې کې سوکتی چاته خبره وکړو او بالکل خبره زموږ په خبره نه کور کمانډر ته می لیټر وکړو زمون کور کمانډر نه دی هغه پیراته بیا یو کرنل صاحب هغه ته وی چې یاره دورا وغواړي هغه مونږه اپریشیټ کړو خبره راته وکړه چې ان شاء الله مخکې هم تاسو سره کوو خو اوس چې زه ګورم ټول لکه د اوس په پېښور عمران خان سټیډیم کې کرکټ روان دی نو زه چې کوم ګورم اقا چیرې هغه کم کرپ خلک چې دی د نعمت الله په شکل کې هغه په فرنٹ لاین باندې ناست کرسي کې دا خپل داسې کوي بالکل یاره دا کرپ خلک ولی را مخ کې کړي دا ونی سي د سټه د خلکو ته وخه سبب زره پی ټی آی سپورټ کوم سبب سلطنت ته چاو پی ټی آی خدا خو چې ته کرپ سړی نه نیسي او ته چې زه انصاف کوم نو دا څنګه انصاف ته چې ماته زما په وطن کې زما په خاور کې انصاف نه ملاوي نو زه به د چانه تمام بس دا خو زمونږ دغه یو غټه المیه ده بهرحال خبره چلو دا رمضان هغه ده چې صبر نه صبر صبر وکړه نو بهرحال موږ صبر کوو الحمدلله ځانه کا خدای پاک بولره وباسي کوم دعا کوو عامر خان ته باغی به ونټه زم عامر خان ته موږ هم دعا کوو چې خدای پاک دته خیسته لري ورته هغه کی عامر خان دا راته د انډیا سره مقابله ده څنګه و او دومره چکاس مقابله وکنه دا کم دی ولګ مونږ ته وای کنه هغه یو مقابله مو سره په تایلند کې راغلو په کم ټیم کې چرشد ندیم بای ګول لغسته دا لیګ میچ او فائنل وو دا زما ولنې فایټ د انډیا سره راغی زه تقریبا لکه زه د دې نه کې आवाज زمانه جاز لاړو بد قسمتي دراله موبایل می پس خپل خرڅ کو یو جاز رن لاړو ولې لاړو جاز درنه زما الریډي د ذکر فلایټ رانه میس نشو زما په ډاکومېنټس کې مسله ولګه نو وی چې زمانه مکمل ټیم لاړو زپاتې شوم نو خفاوم په ډاکومېنټس مسله دومره نه و خو تاسو پته دی اف آی والے خو چې مسله جوړه کی چې نه دی پریدي جو نه دی پریدي ټول ټیم لاړو به سوروم خفاوم ټیم والا کوچ راته غوسو چې سبق کوي او مې بس الله شتي وی په کور کې خو مې ویل نو شو چې دسی ځکه چې ټریننګ مهنت مې کړو نو هغه ته چې څنګه دغه شنو هغه مسله را لاغه کم ایجنټ چې زمونږ وو نو هغه ته مې ویچار دا مسله به راغله چې امیر نه ټیکټ پرله ما سوتنه لمه خو په 3.5 لک روپۍ دی مو ته وی چې وایلا الله شتي الله به کوي وی چې سړی ما ته خو به کې وس ما ته دغه والا او زادل ته کې وزما لاهور کې زما فلایټو
فلایټ نه د لاهور نه دی لاهور نه می کړو ځکه چې دلته کې خو الریډي اسلام آباد نه بګرانی دوراته لاهور نه دا دغه د خبره اف ای والو کې دی شي ته پرې خو کې دی چې پرې خو خو هغه ډیر سخو نو سخت نو بس هغه نور معاملات او نو هغه راته دغه خبره وکړه څنګه چې نور ټیم را نواړو د زې پاتې کړم او دومره مهنت می کړو خو او سلام نبی له لمای چې بچي اعظم بزان باغ مقام ته رسوم نه جبراتله تایلند کې خپل ته انګلیش هم خو راتلو اولنې ایونټ شډول کنه د پاغي حساب نو چې کله حالت کې دغه شوم نو بهر تر وته موبایل سره آیفون همې خرڅ کو تقریبا 1.5 لک روپۍ هغه مې ډایرکټ وته ولېږل چې دالن ساتواله نوري چې راشم کې دې چې وګټم حکومت را الله کې بیا درکم چې هغه راته وی چې زه صحیح ده الله دې خیر کې را به کې نو ټیکټ میکټ را الله واغستو نو بیا په ماسختن باندې پرې خو نو زمونږ هغه ټیم والا چې کوم هغه لا نو رسیدل او زه رپورټ ته رسیدل او مزه چې هغه ټرانزیت فلایټ او لکه ټیم پکې ویټي پکې کوو نو چې کله هغه نه پس تایلند او بانکاک کې نو چې زه اوس ورسېدم چې خدای پاک اوس په ځاغه سټیډیم ته څنګه ځان نسومه نو خو ما سره لوکیشن شتي نه سبل سشتي یو زمونږ چې کمال ته کې کوچ نو د هغه پاغه پیج ته لاړم آی ډی باندې مو ته میسج وکړو بیا مې پاغه ای آی باندې مو سره خبرې شروع کړې نو هغه راته لوکیشن نه ولېګو نو ټیکسي مو کو تقریبا ټیکسي والا زمانه پاکستاني 20000 روپۍ واغسته لکه زه ما ته پته نه چې دونه دوی دونه جمعه ته چې اوکې دونه لکه چې داغو ملک داغو چې راړو زه تقریبا د مازیګر پورې پاغه سټیډیم کې ناسومه چې زموږ ټیم بوس راشي چې ما خامې شو چې زموږ ټیم والالو دا په اکورت مقابله و په کوم ورځ سباله نیکست ډے په نیکست ډے باندې په دې ورځ باندې به ویټ کې دوزه کوچ ته اکسانو چې د ما سره لاړ شي چې مونږه ویټ ورکو وزن ورکو څنګه چې خوراک یوم نو کړی یو شی لکه نو یو هفته مکمل دغه نو هغه چې څنګه زلاړم زما ویټ کلیر شو کمرې ته لاړو مونږ ټوله لکان ناغون شو چې امیر سبا تا فایټون ته د وخت ودشه چې صحیح ده بس سم لاستم نو چې کله سم لاستم جو د سار بانګونو د مانزه ټیم کې دور اډراس لګي په 9 بجې بیا فایټونه ایونټس مکمل سٹارټيږي نو هغه ټیم کې ایونټ سٹارټېدو نو د څنګه چې راغی جو کوچ ما باندې لاس واچوي مونږ دوکو بیا مې راولنې فایټ د انډیا سره دا وګټه نور مګټه چې صحیح ده الله پاک په راکې اسی بس پزان مې هغه اخیرنی صورتونه د حاله پورې تلم او المالکیه مدد او دا دغه مې کوو کنه چې خدای پاک دا فایټ راکې نور دی وای چې مګټه او خبره صحیح ده اج کله ز رینګ ته کوزیدم نو قدرتي خبره و چې په 13 سکند کې غالک ما ناک آؤٹ کو په بیگ جمبیک پانی ما وو هغه ناک آؤٹ شو فایټ ما وین کو بیا د فیلفاین سره فایټ هغه میم وین کو جاپان سره هغه میم وین کو ماشاءالله درې وانه چې مو نه د انډیا والا لګ د انډیا خو میډال کې په تقریبا 13 فایټ سٹارټ شو اولنی سلور پوینټ زمانه واغستو ان د ویټ می کو لک نو وسوتلا صرف کیک هټ کول دی بس کیک الریډي سنسر لګیدلې دا هوګو او نه لکه دا ته صرف کیک باندې وای په کیک پانی دی او یو پنچ ته پکې یو پنچ په پکې کې تایکواندو اولمپکس گیم دی باقی دا کوم مارشل آرټس گیم چې دی کنه دی کې دا په اولمپکس کې نشته یو جوړو په اولمپکس کې دی یو تایکواندو ځکه چې دا ماشومان اولمپکس ته پدې کې تللی شي دا نور چې دا باکسینګ دی یا د ام ام ای دی یا د نور سمره فایټ دنیا گیمونه دی مارشل آرټس دی نو دا په اولمپکس کې نشته دا دوه گیمز په اولمپکس کې سپ کیږي نو هغه کې هغه ناک آؤٹ شو فائنل ګولډ مې واغستو یو پوسټ مې اسې جوړ کو هغه مې اپلوډ کو او د شوم خوشاله چې یاره ګولډ مې واغستو چې سار څنګه پاسېدم نو هغه یو ټرین جوړ شو او ارشد ندیم بایم ګول اغسته اچھا ما سار فیسبوک کولا کو جو یو لاک لای کو په فیسبوک باندې زما په تصویر پینځه پیرو خو مې دې څه کو چې دا چرته چا پیک خو نه دی راچولي چې بیا نو کته چې او دا خو رشادي یو ویډیو په سپورټ جنډه مې تاوکړی و نو هغه جنډه والا ویډیو مې ورکړ په ټیک ټاک باندې چې په ټیک ټاک مې ورکړ تقریبا په 2 غنټو کې هغه 2 میلیونه ویوز وال او ټول میډیا والا ټلیفونونه شروع کړیو چې صحیح حساب دي کله برازي او انټرویو یو په کې په ګرمه کې سار ایر وایل انټرویو ورکړه بیا چې کله پاکستان ته راتلم نو هغه ټیم کې ارشد ندیم بای ډیر پروتوکول ورکړو خو مونږه ما ولنې زلو چې یاره پاکستان نه پاره خو ګول اغستلی هغه غریب تم صرف اعلانات هغه به ورل کې هغه څه ګرځي کله زلا اور ایرپورټ باندې هغه ته خو بیا پروتوکول ورکړو خو چې سره سو اسی کې आवाज راووتم ما ته خو چا امیلوم روانه چې جو ګیله مې وکړه چې ګیله مې وکړو چې بیا زمونږ الله دې د ټول پښتنو عزت نصیب کې ټول لا سره ودرېدو
ادي پوره دنیا کې وخو بیا به د الله کور تم لاړم عمرې له بکی ارشد پای دا موبایل والا پیسې ټیکټ والا پیسې ټیکټ والا پیسې به کې راتم الله پاک راوېسته دا لاګي داسې دا حکومت والا او د آیفون ولا ټوله غصه په هغه باندې ورته आवाज را لوچت کو اگر تا ټوله غوسه چې دا انډیا باندې انډیا باندې او ټولو پلیرانو باندې وبسن او بیا دا مطلب نه چې دې ډو اټ اون پرپس کنه چې شو غصه کې ډاک کوچ واسطه و چې پښتون سره چې بیا غصه شي بس بیان ګوري هر بس به دا خلک تیجی ګراوند نه را پاسي خبره دا قسم په خدای زما خو ته سلوټ دې سلام دې چې ته دومره ګوره لکه د یو چې سچ انسان وي دغه د خبرو نه پته لګي ایگزیکټلی ما خو کنه د یو خبره دا ز ګارانټي سره وایم چې د بالکل د رښتیا تیر کړی دي او دا شرم دې د هغه ادارو په دغه باندې جی ابل خبره ته کومه د خلکو ماته مستقبل سواد شرمول دي راغستې دي سوشل میډیا سواد د کم دي سواد د منګوري هم جی باز د منګوري ما منګور کې دعا کړل تیر کړی دی پری کریډ کالج کې او نو زه په خپل باندې جانزیب کالج صدروم د ایسف پاتې شوی ماشاءالله او همیشه مې لکه د خپل غریب سره چې چا ظلم کړی دی ور دیدل هم دې ته مې نه دي کتلی چې زه پلیر یم خو چې ظلم شوی دی ما ته ظلم دی کړی دی ماشاءالله الله تعالی دې اجر خو لکه بیا د دینه پس ما سره فاینانشل زدي ټول زما سره ډیرو خلکو وعده وکړي چې ته کوم ایونت زې مونږ به سپورټ کوو چاته ټلیفون کوو چوکرا پسې نمبر نه اوچتوي هر سړی بلاک کړو ما لکه ډي ام پی ایز ام ان ایز دوه بیا سره زما نمبر نه اوچتو د ډیرو خلک کپټان والا پاټم باندې را باندې خپل شټونه واچول او سپانوي چې مونږ به سپانسر کوو چې سپانسر ټیم راغې په ملیشیا کې ایونټو چام نه سپورټ کوله کسرته مرګره یو ایزار ټریول والا اظهار او د نور مرګري آصف للی را سره دراته وی چې یاره امیر داسې وکړه چې دا ټیک ټاک لایف شروع کړ دنیا خلک ته پکې پیژني ټیک ټاک لایف می شروع کو یو ورځ باندې راته یو ودري میان چاراو وشتو کنه تقریبا 16-17 روپۍ جو جمع کولې می چې ټیکټ خو مې پکې وشي نو هغه ایونت لزر ټیک ټاک په پیسو باندې تلې ما ایونت لاړم پاږي کې مې 2 ګولډ یو سیلور واغستو 3 میډل مې واغستو کوم ایونت دا ملیشیا کې ایونت سو نو هغه کې مې هغه کې مې 2 ګولډ یو سیلور اته بده د قسمت چې میډل مو واغستو خلک بیا خوشاله بیا مې چې سواد را پاره بیا ما ته خلک راوته ادي به کې سیلاب راشي سیلاب په ګراغه خلکو کورونه مای دا میډل می دا غو په نوم باندې هر طرف په پاجس باندې دا باندې خو پوره فلم جوړیږي دا باندې زه فلم جوړوم ښه نو دا څه قسم ته باډي او دا څه خيسته دا سیده هالیوډ کې هغه په پس کړه لکه هغه چې کوم ورسره چې کوم حالات او واقعیات دي کنه لکه یو ټرو هیرو چې کوم دی ټرو هارت بالکل رښتیا وای ماشاءالله رن اول نگار دی جی او قصه په داسې ریالټي ده کنه دا اندازې بیان یو آرت دی کنه اچھا درو دې هغه ویل کیږي کنه نو چې چا حقیقت هغه بالکل داسې فیکټ اند فیګر سره وای چې انسان بالکل داسې اوري چې دغه اوس صحیح ده زه خو دا وایم چې مستقبل کې د سواد حقيقي نمائنده دی حقيقي आवाज الیکشن دی ولونو کو میدان ته براوزم الیکشن دی ول امید مشتي نه مړه روستو نه کال او د پی ټی آی سپورټر یمنه د پی ټی آی د خان سپورټر هم د نور چانه مطلب د پی ټی آی په ټیکټ باندې کته درېدلې و تا بغټلې ان شاء الله امید به ساتم که خان نه و تاسو ورباز به سوې د خلک راغلي دي چې چا پیجندلې ور سره د خان هغه چې سره ټیکټ پیسې نه وند ته بده دا ټیکټ ورکړه لکه مونږ یې والم نه پیدا کی نه سر جی دا روستو ورځو کې دغه یو سيناريو والا ټول دا هغه والا ان شاء الله میدان اصل کې دا تقریبا د ماشومان چې کومو وز دومره پلاران ماشومان موریانې هغه ماشومان خپل لولي ما سره کې نوې چې تر ماشومان د رائټ تقریبا زمو سره جنکې اول بالکل د سوات ماشومان تاسو ته پته ده چې دا کسی پسی په کې ډیری وي وز زمو سره 80 ماشومان جنکې دي پورا ټیم می جوړ کړی دی لکه پراپر هغه یو ځای ټریننګ کوي جدا ټیم لول ورکو ود 3 غنټې د هغه سره مهنت سپ کیمرا ته د سنسر د ګورنمنت مونږ دغه چې سپ راته سنسر راکی نو ان شاء الله د سوات او د ملکن ریجن ماشومان به د پاکستان لپاره همیشه ګول لالي ان شاء الله زبردست او آی ګیس زمونږ ډیشم ریډي شو چلو جی ډیشم ریډي دی جی افراد صاحب خان ډیش ریډي ہے جی سر زمونږ میمنی چنا چارټ ریډي دی سر میمنی چنا چارټ دا ما پهله ځل نو هغه کړی دا موستلی کم بینکویټ وی کنه هغه کې دا سرو کیږي دا او چارټ فرای کې او بیا پکې واچوي د ریسپي یو ځل بیا شیر کړئ د ریسپي خپل کتونکو ته زه وایم د لپاره مین انګریډینټس دي بویل چنی او بویل الوګان او د دې کوم املی ساس جوړي پین کې بول یو ټیبل سپون آیل واچوي هغه نه پس هاف ټی سپون زیرا هاف ټی سپون کرش چلی هاف ټی سپون کشمیری لال مرچ او
هاف ټي سپون دې کې چاټ مساله اډ کړئ. هغه چې کله لږ روز شي هغې نه پس په خپل املی کم پلپ وي هغه پکې اډ کړئ. هغې نه پس چې کوم بوایل چنی وي الوګانې هغه اډ کړئ. او لاس کې چې کوم دی زمونږ ستاسو کوم فیوریټ ویجیټیبل وي پیاز ټماټر شنه مرچکي دھنیا هغې سره دا سرو کړئ ډش آؤټ کړئ. بس اوس به افطاري ته ویټ وکړو. بالکل ویټ وکړو بس ورسره چې کوم دی نو اوس ټایم وشي او وړوکې شان دی بریک او بیا راځو ستاسو په خدمت کې. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں زندہ جب تک رہو نعت شہ والا لکھوں کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں. اور کعبہ کو حسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ کعبہ کو حسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ ذکر معراج کا چھڑ جائے ذکر معراج کا چھڑ جائے تو کیا کیا لکھوں زندہ جب تک رہو نعت شہ والا لکھوں کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں. اور نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں نعت لکھنے کی تمنا لیے اس سوچ میں ہوں وہ جو ممدوح خدا ہے وہ جو ممدوح خدا ہے اس میں کیا لکھوں زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں. ماشاء اللہ جزاک اللہ جی مینو والو ویلکم بیک. جی سر څه حالات دي؟ حالات خو بس ټول امیر سے بیان کړل. بس ګیلې شکوې ډېر وشوې اوس به لږ د خیر دی لږ دغه خبرې وکړو لږ عام خبرې به وکړو. جماعت یو د روزي امن خبرې به وکړو. بالکل امن به خپل صوبې ته هم غواړو
خپل خلکو ته وغواړو ماشاءالله ډېر ښه خلک هم دی ځکه چې خلک موږ ته په کم نظر ګوري هغه خلک نه یو خلکو ځکه چې دا شان خلک موږ سره شته ټیلنټ شته ستاسو په شان خلک موږ سره شته دوی په شان شته مفتي صاحب ته وګورئ لکه دا ټول پښتانه یو که نه جي زموږ پښتنو یو ډېر ښکلی اواز دی په خپل پوره سیمه کې نو خپل خلکو ته امن غواړو او دعا به کوو لکه په جنګ جګړو نه دعا به کوو خپل زموږ حکومت ته کوشش به دا کوو چې دام راویښ کړو او خپل عوام هم بچ کړو د دې ترهګرۍ نه جنګ نتیجه هم نه ده ځکه چې موږ په ترقۍ ځو نو دا ملک هم زموږ دی دا خاور هم زموږ ده او دا عوام هم زموږ دی دې ټول شیزونو لپاره اتفاق ډېر دی ایگزیکټلی مین چیز اتفاق دی او پښتنو کې اتفاق شته هم او څه ځای کې شته هم نه نو چې کوم ځای نشته نو هغه د دغه پروګرام او پښتنو کې اتفاق د خپل علاقې نه بهر وي خپل علاقې نه اسلام آباد کې غون پښتانه دي دومره مینی سره ملاویږي همدا پښتانه چې خپل علاقې ته مونږ دې سره لړو د روي سبل شان بل شان هغه بیا جنگ جګړو ته خو زموږ روزه کې هم دا سيزونه تیر شول خو ښه خبره ده چې د دې روزې په برکت کم چې تیر شو نو موږ هم دغه دعا وکړو چې زموږ را روان سونه چې وخت هغه د په امن کې تیر شي او خدي تیر شي او دغه شان ټیلنټ ته بار دي لارې خته کولاو کې نورم امره نور مخ کې سره روان دي تیارې کې څه دغه ته ټریننګ ماشاءالله تقریبا دی روزو کې تقریبا 9 kg ویټ مالوس کو ها ماشاءالله او لګاتار پدې د لپاره خدا هایټ هم یو زه ډایټینګ کوم او دې ډایټ کې سپیسیفیک څه خورئ کله چې زمونږه فایټونه وي نو بیا تقریبا لکه دا روټۍ پریدو او دا کم چې کم هیوی خوراک وي نو دینه بالکل قلار شو دا پیزا برګر دا لکه خورو کله نه کله خورو داس نه چې نه خورو د سره خو لکه کله چې ایونټس وي نو بیا د دینه بالکل قلار شو نو بیا دا فروټو ترا شو سبزیانو ته دیتا ځکه چې او ډرای فروټ دا لازم وي دغه باندې بیا ځان او ویټ او دغه لوس دې سره لکه کنه یو خود ایج مخبل یو لیمټ وي کنه چې لکه اوستا ماشاءالله څو عمر دی زما وس 24 سال لګي او ماشاءالله 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 او فټنس سټریچینګ د کمپلیټ دی الحمدلله ماشاءالله او د دې کې خدا مې اډوانټیج دی کنه یو خټول کنه اصل کې ز دنګوم یم او زما ویټ ز کم ساتم چې کله ویټ ته کم ساتي نو تا د دې کې د سي چې د ویټ مطابق باندې تا فایټ کیږي لکه اوس د فین ویټ فلای بنټمی فیدر وی لایټ وی هیوی وی نو چې کم ویټ کې لکه انسان ک دغه وی دغه څومره وزن نو پاغي کې مطابق دی بل څه د څنګه راغو دی فیلډ کې د هیرو څوک دی انسپریشن د چانه دی فرمان فرمان استاد اسوک دی زما ټیچر هم دی او کزن میم دی اصل کې مخکې مم فوټبال کو انا انټرنیشنلی زه خبرو کوم انټرنیشنل خو مې احمد ابو غوش دا څوک دی دا د جورډن پلیئر دی او ډیر کم هایټ کې دی هغه کوم دا نه ټایکوان لکه دا بروسلی شو یا دغه شو هغه یو بلم ځای راغله دا می دغه فلمونو او دا می نه دي کتل هغه او غب ته او دا ریل نه غب کې ګوره هغه ریل دغه دی مارشل آرټس دغه دی مارشل آرټس تاسو ته کومه وی چې مارشل آرټس کې لکه زما چې کم فیلډ کنه تایکوانډو زبر د خپل تایکوانډو کیک باکسر خو دغه خو زه کیک باکسر نه یم زه تایکوانډو پلیئر یم دا تایکوانډو جدا ده کیک باکسر جدا ده ته تایکوانډو زه تایکوانډو والے تایکوانډو د ساوث کوریا گیم دی د کوریانو گیم دی د دې الډی لکه اولنې کله چې 23 دکړه تکینې نو وایټ بیلټي بیا یلوي بیا گرینی بیا بلوی بیا ریډي بیا بلیکی بیا فرست ډان سیکنډ ډان تھرد ډان فورث ففت 6 7 8 پوری پکې لکه ډانونه چې څومره د عمر کېږي دومره ستا عمر پوری دغه راوند کې کولای شي بټرفلای 540 دا کې کونه مې کونه کولای شو او ماشومان چې کم دینو هغه مې ډیر تکړه دي هغه څنګه زمانه ماشومان ډیر تکړه ها ماشاءالله ها دې مطلب گیم تراتلو د پاره س هایټ اغشتا یا سونه ویټ وی سونه هایټ چا مضبوط وی کنه پچا کې ډر نه وی کنه او نو هغه د گیم ترازی او هغه خپل میدان وای لکه په گیم باندې نه ده پزله باندې ده چې چا زړه مضبوط وی کنه ما ته مخالف سړی ولاړ لزه نه نه چې د نه زهریګم او چې بده باندې زه دوه پیری پوښور علم د دوباره په مان راځي د چې کوم هغه پراپر کیک ته نو د پاغه هم په ما اپلای کوي سوچ پکوي چې دا شی وکم کوونه کم دا سینه چې اکثر داسې لکه یو عام پلیئر وی هغه تعالی یو کیک در چې ته ناک آوټ شي راتاو شي د ناک آوټ ناکینګ آوټ پوینټ صحیح
چې دا مې ناک آوټ کړو ورځيږي راوورځيږي بس کې ریفری وته وای انا دول سیت نیت په کوریا زبان کې لکه 1 2 3 4 او نا دول سیت رواني وینر روان وی ډاکټر سینجنوي ډاکټر راشي لکه په کوریا زبان کې کلیو وای لکه چې سټاپ شي کلیو مطلب دا چې سټاپ اشي جکوې فایټ سٹارټ کړي چې بیا لکه ریفری ته لکه زما پوینټ را یو ټف کوند گیم دی راغلی چې انټرنیشنل لیګ ساوث کوریا سره می ټف فایټ په ساوث کوریا څنګه وایل دا ګوړه می زخمی شوی و هغه تا نه دنګ رانه نو په هغه ورځو کې فټنس می نو او ورلد چمپionship ورلد یونیورسيټي ته روان وم اچ سی والا بو واستم نو زمایلی دی واغه او زمال لدی پنجاب یونیورسيټي اف سنټر پنجاب نه راغینه می ډیګری روانه د لاست سمستر دی اوس می ډیګری مکمل شي په سپورتس په ځوانه ما ته هغه اپورتونټی سکالرشپ راته میلاو شوی دی داسې نور زای څومره ځوانان زما د اواز راشه کنه هغه گیم څنګه فایټ خدا او چې په هغه ټیم کې لکه فټنس می نو 1 فایټ می وین کو او فری کوارټر فائنل واغه می وین کو نو بیا کوارټر فائنل او د میډل فایټ او براونز میډل تاغي نه پس بیا ما ډیر مهنت شروع کړو ټل پسان کې ملګه هغه چې می ویلو هغه می ویلو نظر باندې هیوی هغه باندې هیوی نو پاغه کې زما د ګوړې دا ګوړه چې کومه ده بدی کې او کر دا کومه دا پټه لیګمنټس پتاو یا دا سایډ دغه پټه مشلې دلی و هغه دولیو کیک می واله نو هغه په غیر د وارم اپ نه لکه ما دغه چولیو نو ماته وی چې دا چینج کا دوباره دا مونږ چې کومه دا پټای کړی و بینډ چې مونږ کم تاو کړو وی چې نه د ساوث کوریا کې چې دا کم ملاوي مونږ د دې نه ځان سره پاکستان نه و نو نه منی کنه نو چې نه دا بکوي نو پاغي کې الریډي انسان یخ شي نو هغه وجه باندې ماغه انجری راغلو او الریډي تاسو د کوریا ماحول پته وی واوري کیږي او ډیر یخ وي چې لګ معمولی لګ 2 سکند ته ور دیږي ستا خوله وچه شي एकदम لکه انجری بیا ډیر چانس وي لکه اوس دلته کې پاکستان شو یا د نور خو زما چې نن سبانی کم پلیران خوختي او ازبکستان والا ازبک نه دي او کورین ځکه هغه ماشاءالله ډیر ټریننګ هم کوي زهر الله دې کامیاب کا الله دې نورم چې کوم دې نو استاد چې کوم دغه دي مقاصد دي الله دې هغه پوره کړي او الله دې زمونږ دې دغه ته دومره هغه ورکی توفیق ورکی چې یار خدای ته پاره چې هر څه کېږي د دې خلکو مرسته وکړي دا خو زمونږ فیوچر دی مستقبل دی د دوی د لاسه خو پاکستان نوم به روشن کېږي جی مفتی صاحب نن ډېر څه به ویل بس اخري 2-3 منټه دي نو وینا لپاره خو چونکې دا نننۍ د روزو د اختتام ورځې دي او نن دی یا سبا دی د اختر اناونسمنټ دی نو په دې موقع باندې تاسو ته د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه وړاندې کوم هغه دا چې په دې اخري ورځو کې د الله پاک دومره قیدیان د جهنم نه آزادوي لکه څومره چې د ابتدای رمضان نه اخري رمضان پورې آزاد شوي نو په دې یوې شپه کې د یوې افطاره په ټیم کې الله پاک دومره قیدیان آزادوي نو موږ له په دیو کې د دعاګانو خاص اهتمام پکار دی چې موږ د ملک او د ملت لپاره سپیشلی دعاګانې وکړو بین الاقوامي حالات تقاضا لري چې موږ د هغوی لپاره دعاګانې وکړو او د خیرو اهتمام هم وکړو باقاعده ملکی صورتحال چې دی نو په دې باندې ما دا دعا محتاج دی او حالات چې کوم دي نو ان اسټیبل دي موږ له سیاسي استحکام لپاره دعا پکار ده د ملک د تحفظ لپاره دعا پکار ده فکر پکار دی او باغی کې خپل بساط او د بس مطابق کردار ادا کول پکار دي د معاشره هر فرد ذمہ دار دی حدیث کې حضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر یو نگهبان دی او داغه د نگرانی د نگهبانی په باره کې به داغه تپوس او پوښتنه کیږي نو موږ لدا پکار ده چې د معاشري د هر فرد د توګي په اعتبار سره موږ خپل مثبت کردار د ملک لپاره د ملت لپاره ادا کو چې په ځل باندې زموږ د حسرت پاتې نشي چې موږ څه اونکړل د ملک زموږ د ټولو شریک ته د اسلام په نظریه باندې جوړ دی د اسلام په نوم باندې جوړ دی د دې د خېګړې د حفاظت لپاره موږ لسنه کردار ادا کول پکار دي که زه عالم مانو د علمیت په توګه باندې مال د سج ناغواز وجدول پکار دي یا صحافي لا خپل قلم نه کار غستل پکار دي دغه تاسو نو د ټي وي په دې आवाज نه تاسو ته आवाज وجدول پکار دي چې را زمونږ په ملک کې د اصلاح په حواله سره سنسکارو شي کردار ادا شي ان
شاء الله تعالی زموږ مستقبل روشن دی او څنګه چې د ملک د اسلام په نوم باندې جوړ دی نو د دې اختتام هم د قیامت سره تعلق لري ان شاء الله. د نه مخکې د دې د اختتام سوچ کوونکي چې دی هغه به په خپل نشت نابود شي، خو د ملک به زموږ قائم او آباد وي ان شاء الله. الله به آباد او قائم ساتي. نو زما دغه پیغام دی جی ډیره مننه جی، یګانګت ضرورت یو جهان مننه راغی تاسو. شکریہ. او مفتی صاحب تاسو هم ډیره مننه. روانه جی. او صاحب تاسو ډیره مننه. مینوال تاسو هم ډیره مننه. نو بس دغه وینا ده که سبا روجه شوه نو زموږ به یو بل ملاقات وشي، او که نه وي نو که اختر شو نو زموږ طرف نه تاسو ټول ته د اختر ډېره ډېره مبارکي. آباد اوسئ، خوشحال اوسئ. او مومنه جي زموږ څه سیګمنټ شته دی؟ جی موږ سره F11 کې زموږ یو ریپورټر موجود دی مهدي حسن چې کوم کرشي اینڈ سکون گفت هم پر چې دی هغه تقسیم وي. جی نو حسن مهدي طرف ته ځو جی. جی ارباز سر دلته ما سره ممبر دی د هیلپینګ هینډ والا او راضي دینه تاسو کو چې دی څنګه ایکسپیرینس تیر شوی دی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ بس د 10 سال نه اورال لګي او زه سره د 7 سال نه یم او بس خبره بار ان شاء الله لګي یو او ورځ په ورځ جذبه زیاتیږي او بس موږ هم غواړو چې خلک راشي موږ سره هیلپ وکړي. والنټیر هم پکار دي، د ډونیشن لپاره هم پکار دي. خو څنګه صحیح دی که دا خو خالي ها تاسو ما ته دا وایي چې لکه دلته تقریبا ډیلی په حساب سره څومره خلکو له خلک افطاري ورکوي؟ تاسو څومره خلکو له ورکوي؟ دلته خو لکه هره ورځ زیاتیږي، لکه میکسیمم چې موږ تاسو ته ووایو 400 500 600 نواله لکه دې منځ کسان راځي هره ورځ لکه 500 600 داسې راځي. ها ستاسو دلته تاسو ویل چې وکالو شو دي سره، نو ستاسو په دې وو کالو کې لکه څنګه ایکسپیرینس تیر شو؟ بس ډیر ښه ایکسپیرینس شو او خلک هم لکه هیلپ مو کوي او مونږ هم لکه نه تنګي، هر څه صحیح روان دي. لکه تاسو خلکو سره څنګه ځکه چې ماشاءالله دا خو لکه سیلف فندډ ارګنایزیشن دی، نو خلکو سره څنګه ایکسپیرینس تیر شو؟ ډونیشنز خلک ورکوي کنه؟ خلک هم هیلپ کوي او بس خلک هم کوي، مونږ هم کوو. جی ارباز سر دا ممبر اور دوی نه مونږه پوښتنه وکړه چې ستاسو څنګه ایکسپیرینس دی، نو دوی هم دا کوي چې ماشاءالله ښه روان دی، فنډینګ ښه دی اور هر څه صحیح دی. رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک مینوالو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو هم پښتون رمضان ٹرانسمیشن په خیر رمضان کی. جی مومنہ جی KFC پاکستان 365 دن کے عزم کے ساتھ کام کرتا ہے اور پورا سال مختلف فلاحی سرگرمیوں کے ذریعے معاشرے کی خدمت میں مصروف رہتا ہے. KFC کا مٹاؤ بھوک پلیٹ فارم تعلیم، تناؤ اور شمولیت کے 3 بنیادی ستونوں پر قائم ہے جو پاکستان بھر میں ہر سال 6500 سے زائد طلباء کے روشن مستقبل کے لیے کام کر رہا ہے. اس پروگرام کے تحت 6500 سے زائد طلباء کی مدد کی جا رہی، جن میں تقریباً 60% طلبات ہیں، جس کا مقصد خاص طور پر بچیوں کو بااختیار بنانا ہے. KFC پاکستان مختلف NGOs اور اداروں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں 11 اسکولوں کی معاونت کر رہا ہے تاکہ محروم بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہو سکے. اس کے علاوہ ڈیف ریچ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے 2200 سے زیادہ سماعت سے محروم طلباء کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی بہتر مستقبل حاصل کر سکیں. جی بالکل ارباز بھائی، اس وقت ہم موجود ہیں پائن ہلز انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز ایبٹ آباد میں، جہاں KFC پاکستان کی طرف سے تقریباً 200 افراد کے لیے افطار کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور یہاں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. KFC پاکستان صرف افطار پروگرام ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں 11 تعلیمی اداروں اور مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر محروم بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. طلباء خوشی خوشی افطار حاصل کر رہے ہیں. اس اقدام سے نہ صرف رمضان کی خوشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ تعلیم کے فروغ کا خوبصورت پیغام بھی دیا جا رہا ہے. KFC ون نیشن پاکستان کے تعاون سے منعقد کیا ہوا یہ پروگرام طلباء کی نہ صرف فلاح و بہبود بلکہ کمیونٹی میں خدمت کرنے کے جذبے کا ایک بہت بڑی مثال ہے. بخیر رمضان